په دویمه حصه کې بیان د جهاد او د انفاق په مثالونو باندې دې ځای نه لن تنالوا البر حتى تنفقوا د دې ځای نه ترغیب الی الاسلام او تزهید من الدنیا دا دنیا سيزونه دلته دا په دین باندې قربان کړه او د آخرت لپاره دا پکار لازمي دنیا نعمتونه او دارنګه د دنیا مال او دولت دا د الله په دین ولګو نو په آخرت کې به پکار شي لن تنالوا البر حتى تنفقوا هرگز نشئ رسیدلی تاسو البر کامل ایمان ته نیکی ته نشئ رسیدلی کامل نیکی نشئ حاصلولی کامل ایمان نشئ حاصلولی حتی تنفقوا تر دې پورې چې خرج کړئ تاسو مما د هغه مال نه تحبون چې تاسو یې خوښوئ ستاسو محبوب مال یا تاسو تر څو پورې د الله په دین نه لګولی ستاسو ایمان کامل کېدلی نشي وما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم او هغه چې خرج کوئ تاسو من شیء سامان د الله په لاره کې فإن الله به علیم یقینا الله په هغې باندې خبردار دی كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يارلسم بد صفت د نصاراو او دغی بلیتی او شبهه او اعتراض دغی ذکر کوي دغی وی تاسو ځان ته د دین ابراهیمی داویدار وای او ځان ته کوم د ابراهیم علیه السلام ملت والا وای نو یعقوب علیه السلام په ځان باندې سيزونه بند کړي او حرام کړي تاسو ولې هغه خورئ بعضې مفسرین لیکي چې دا غوښه او دارنګې پی نو د هغې جواب کوي چې اول خو دا ده چې دا تاسو افترا کوئ په هغه باندې هغه په ځان حرام کړي نو دویمه دا ده چې یعقوب علیه السلام هغه بیمار و دا د بیمارۍ د وجې نه یا حکیمانو په هغه باندې بند کړي بله دا وجه بعضې مفسرین ذکر کوي چې دا یعقوب علیه السلام نظر منلی ځکه الله د دې بیمارۍ نه روغ کړم نو زه به چې کوم دی غوښه به نه خورم یعنې هغه څیز به نه خورم چې کوم زما خوښ وي په هغې کې یو دغه غوښه او بل کې کوم دی پای نو د هغې بیان کوي كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل هر قسمه خوراک هغه روا و دپاره د بني اسرائیلو الا ما حرم اسرائیل على نفسه مگر هغه چې بند کړی و یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې من قبل مخکې د دې نه نزلت تورات چې نازل شوی تورات د نزول نه مخکې دا واقعه راغلی شوې قل فاتوا بالتورات که تاسو رښتیا وایئ او واقعي چې کوم دی نو دا خبره هغه په تورات کې وه نو تورات راوړئ دلیل پیش کړئ نو د تورات نه دلیل پیش کړئ نقلي قل وایئ پیغمبره فاتوا بالتورات راوړئ تورات فاتوها نه ولولئ دې لره ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني یئ که تاسو رښتیا وایئ نو تورات راوړئ په هغې کې وښایئ ماته ومن افترا علی الله الکذب نو چا چې جوړ کړه په الله باندې دروغ ویې تړل په الله پورې دروغ یې ویل په الله من بعد ذلک رسول دې نه اولئک هم الظالمون دا خلک هم دي ظالمان قل صدق الله وایئ پیغمبره رښتیا ویلي دی الله فی جمیع ما ذکر دا مخکې څومره خبرې ذکر شو چې ټول کې الله رب العزت رښتیا ویلي واتبعوا ملت ابراهیم حنیفا تابعداري کوئ د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې کلک ولاړ په توحیدو مضبوط ولاړو د الله په دین باندې وما کان من المشرکین او نو دی د مشرکانو نه ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا څوارلسم بد صفت د هغې او اعتراض د نصاراو چې هغې وي زمونږ قبله ستاسو د قبلې نه مخکې ده تاسو چې کوم دی زمونږ د دین تابع شئ زمونږ دین هم ستاسو د دین نه مخکې دی د هغې جواب ذکر کوي چې په مخ د ځمکه باندې اولنی کور چې د عبادت دپاره جوړ شوی نو هغه بیت الله اولنی قبله هغه بیت الله ده بیت المقدس دا دویمه قبله ده رسول سلیمان علیه السلام جوړه کړې وه نو بیت الله اولنی قبله هغه بیت الله دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا یقینا اولنی کور وضع للناس چې جوړ کړی شوی د مخلوق د عبادت دپاره للذي امخا هغه دی ببکة چې په مکه کې دی مبارکا ډک د برکته مبارک ځای دی د برکت نه ډک ځای دی مکه کې دی مبارکا مبارک مکه ورته ځکه وایي چې تبک بها اعناق الجبابر په دې باندې د لویو جابرو خلکو دارنګې د لویو ظالمانو خلکو سټونه الله کته کړي دي د ابرهه په شان ظالمان پکې الله تباه کړي دي چې هلته راغلي یا چې کوم دی په عبادت کې غټ ځان تصور کو چې هلته لاړ شي نو دغه
ځای ته چې کوم دی لاړ شي الله ته چې کوم دی سجده کوي. ببکته تبک بها اعناق الجبابر، مبارک انډک د برکت نه، وهدن هدایت للعالمین دپاره ټول مخلوقو. اولنۍ قبله هغه بیت الله دی. فيه آیات بینات، په دغه ځای کې واضح دلایل د الله د توحید دي. مقام ابراهیم، مقام ابراهیم دی پکې، ځای د ودرېدو د عبادت د ابراهیم علیه السلام. ومن دخله کان آمنا، څوک چې داخل شو د بیت الله ته نو وي به دی په امن باندې. بیت الله کې دننه چې کوم دی په جنګ باندې او پابندي د حرام دی پکې. ولله علی الناس حج البیت، او دا الله رب العزت حق دی په خپلو بندګانو باندې. حج البیت، حج د بیت الله، او عمر کې یو ځل صاحب نصاب په د باندې حج فرض دی. ولله خاص د الله دپاره حق دی علی الناس په خلکو باندې حج البیت، حج د بیت الله، من استطاع الیه سبیلا، چې څوک طاقت لري هغې ته د لارې زادې راه ورسره وي، د لارې خرچه ورسره وي، او د هغه ځای په ده باندې حج فرض دی چې صاحب نصاب. ومن کفر فإن الله غني عن العالمین، او چا چې مخ واړو د دې نه کفر یې وکړ، فإن الله یقینا الله غني بې پروا دی عن العالمین د ټول مخلوق نه. چا چې مخ واړو د دې نه یعنې صاحب نصاب دی او حج نه کوي سره د دې نه، او د الله په لاره کې مال نه لګوي، الله رب العزت د ده نه بې پروا دی، غني دی، هغه ته د ده مال ضرورت نشته دی. قل یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله، زجر په انکار. وایي پیغمبر او ای اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله، ولې کفر کوئ د الله په آیاتونو؟ والله شهید علی ما تعملون، الله حاضر ناظر دی علی ما تعملون، په هغه څه چې تاسو عمل کوئ. قل یا اهل الکتاب لم تصدون، لسم بد صفت دغي د الله د کتاب نه به خلق بندول، شبهات او وسوسې به خلکو د ذهنونو کې اچوي. قولوا یا پیغمبر یا اهل الکتاب، اهل کتاب لم تصدون، ولې بندوئ تاسو عن سبیل الله د الله د لارې نه، من هغه چا لره آمنه چې ایمان راوړي، تبغونها چې لټوئ تاسو هغه لره عوجا کوږوالی، لټوئ پکې کاږي لارې ګورئ، او هغه چې کوم دی نو د دین نه ګمراه کوئ. وانتم شهداء، او تاسو چې کوم دی نو تاسو ګواهان یې په حقانیت د دې دین باندې، تاسو په دې باندې ګواه یې، تاسو سره د علم د خپل کتاب تاسو ته پته وه چې دا دین حق دی. وما الله بغافل، نه دی الله ناخبر عما تعملون، د هغه څه نه چې تاسو عمل کوئ. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا، اعلان د بایکاټ، چې تاسو سوچ وکړئ چې چا کې دومره پلیتۍ وي نو هغه چې کوم دی قابل د دوستۍ دی او که نه قابل د بایکاټ دی. دې کې دومره بد صفات دي او ستاسو چېرې دوستان نشي کېدی نو تاسو ته بایکاټ وکړئ. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، آمینو ایمان راوړئ، ان تطیعوا، یا ایها الذین آمنوا، وایي د ایمان خاوندانو، ان تطیعوا فریقا، اجر تاسو تابعداري کوئ د یوې ډلې من الذین اوتوا الکتاب، د هغه کسانو نه چې ورکړل شوی د علم د تورات، یردوکم، دوی به واړوي تاسو لره بعد ایمانکم، وروسته ستاسو د ایمانونو نه، کافرین کفارو، تاسو به چې کوم دی د خپل دین نه واړئ مرتد خو به کي، په دې پسې مه ځئ. وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات الله، زورنه مؤمنانو ته چې تاسو له د کافر دوستي چې کوم دی نو هغه حلاله نه ده. وکیف تکفرون، څرنګه تاسو کفر کوئ، وانتم تاسو چې تتلی لوستلی شي علیکم په تاسو باندې، لوستلی شي په تاسو باندې آیات الله د الله احکامات. وفیکم رسوله، په تاسو کې د الله پیغمبر دی، هغه وخت کې د الله پیغمبر، په دې وخت کې وفیکم رسوله، په تاسو کې د الله د پیغمبر سنت طریقې دي، تاسو چې کوم دی د کافرو سره دوستي مه کوئ. ومن یعتصم بالله، چا چې منګولې ولګولې د الله په دین باندې، فقد هدي الی صراط مستقیم، په تاکید سره د توفیق ورکړی شو په طرف د لارې نیغې باندې. چا چې د الله په دین منګولې ولګولې او د کافر نه یې بایکاټ وکړو نو ده چې کوم دی نیغه لار ومونده. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، دې ځای نه د جماعت د جوړولو چې کوم دی نو هغه 5 اصول ذکر کوي، دوه به وروستو راشي، درې دې ځای کې ذکر کوي. دغه 5 قواعد چې تنظیم جوړوي مسلمانان خپل، د هغې دپاره 5 قاعدې. اولنۍ دا چې د جماعت ټول ارکان چې نو د هغې به عقیده برابر وي، عقیده به د ټولو د توحید او د سنت وي، مشرک بدعتي به پکې نه وي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، او د ایمان خاوندانو ویرېږئ د الله نه، حق تقاته، په مناسب یېرېدلو د الله سره، حق تقاته، په پوره پوره یېرېدلو سره د الله نه، څنګه چې د الله د شان سره مناسب دي. ولا تموتن، او مه مرئ تاسو الا وانتم مسلمون، مگر په داسې حالت کې چې تاسو ایمان راوړئ. مرګ ستاسو په اختیار کې نه دی، خو دین اسلام منل، مسلمان کېدل او په دې روانېدل دا ستاسو په اختیار کې دي. نو داسې مرګ دی تاسو له راشي چې تاسو مسلمانان یې. واعتصموا بحبل الله، میم قانون د جماعت د جوړولو دپاره چې د جماعت منشور
او دارنګه د هغې مقصد او آیین او قرآن او سنتي مسلمان آیین به چې کوم دی قرآن او سنتي واعتصموا بحبل الله انګولې ولګوئ پر اسای د الله باندې جمیعا ټول پټوله ولا تفرقوا متسمس کېږئ ټول مسلمانان دی یو د الله کتاب ته راغونډ شئ واذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت د الله په تاسو باندې اذ کنتم اعداء کله چې وئ تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم د مینې واچوله په منځ د زړونو ستاسو کې د الله غټ نعمت پر قرآن باندې او کوم هغه دا چې تاسو دشمنان وئ الله د زړونو کې مینه واچوله یو بل ته یې رانږدې کړئ فاصبحتم بنعمته اخوانا وګرځېدئ تاسو د الله په نعمت باندې وروڼه چې کله صحابه کرام هجرت وکړه مدینې ته لاړل یو صحابي بل ته وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام انصارو ته وایي چې د خپلو وروڼو استقبال وکړئ او دوی ته ځایونه ورکړئ نو یو صحابي بل ته وایي زما کور دی دا بل سره مونږ کوم دارنګې دوه بیبیانې مې دي زه چې کوم دی کومه یو ستا پکې ته خوښه دوی ته پکې زه باید طلاقه کړم دی په نکاح والا دومره چې کوم دی په هغې کې د قرآن کې انقلاب راوست د یو بل سره مینه او محبت یو بل د حقوقو خیال یې وساتو وکنتم علی شفا حفرة من النار وای تاسو په غاړه د کنده د اور باندې د اور کنده وه او د هغې په غاړه ولاړ وئ او نبي علیه الصلاة والسلام د هغې نه په شا راښکلی وکنتم علی شفا حفرة وای تاسو په غاړه دا کنده من النار د اور نه فانقذکم منها نو نبي علیه السلام بچ کړی تاسو د هغې نه كذلك يبين الله لكم آياتهم دغرنګ بیانې الله خپل آیاتونه لعلكم تهتدون چې هغه تاسو نه غلارونه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير درېیمه قاعده چې تنظیم جوړ شو او دارنګ د تنظیم ارکان چې کوم دی راجمع شو عقیده یو ده منشور یو دی نو ارکان د جماعت به چې کوم دی نو فعالي هغوی به چې کوم دی د جماعت د مخکې بوتللو سره او د دې میشن د بوتللو دپاره به کار کوي دیني به نه په ځای باندې دارنګې چې کوم دی د دې میشن د توحید او سنت پرچار به کوي او د دې لپاره درس او تدریس په ځای کې دا مسله به خوري د دې نظام طرف ته به دعوت ورکوي ولتکن منکم امة خامخا شي دي یو ډله ستاسو نه یدعون الی الخیر چې رابلل کوي په طرف د خیر باندې د خیر نه مراد توحید او سنت یا الله دین ته خلق رابلي ویأمرون بالمعروف او حکم کوي خلکو ته بالمعروف په توحید او سنت او نیکۍ بالمعروف د نیکۍ یعنې د توحید او سنت وینهون عن المنکر منکۍ خلق د منکر نه چې شرک دی بدعت دی بېدیني ده واولئک هم المفلحون دا خلک هم دي کامیاب دا درې قواعد شوې جماعت لپاره ولا تكونوا كالذي تحذير د اختلاف نه چې اختلاف مکوئ یا ولا تكونوا مکیږئ کالذین پشان د هغه کسانو تفرقوا چې خپل دیني تسنس کو واختلفوا اختلاف وکړو من بعد ما جاءهم البينات رسل د هغې نه چې راغلي ورته واضحه دلایل واضح احکامات ورته الله راغله بیا اختلاف وکړو او دیني تسنس کړو دي پشان مکیږئ واولئک لهم عذاب عظیم دا خلک د دوی دپاره د عذاب لوی یوم تبیض وجوه وتسود وجوه بشارت او زیر د قرآن او سنت منونکو ته او دارنګې نه منونکو ته چې کوم دی نو یاره چې څوک د الله په دین د دنیا نه لاړ شي نو د هغه آخرت حالت چې په سپین مخ به راپاسي مخ به یې ځلیږي او چې څوک په بېدینۍ د دنیا نه لاړ شي د الله او د الله د رسول مخالفت باندې لاړ شي نو هغه به چې کوم دی تک ټول مخ به یې په آخرت کې نیولی وي یوم په هغه ورځ باندې تبیض وجوه چې سپین به یې مخونه بعضې وتسود وجوه نه تور شوي به یې د بعضو مخونه واما الذین اسودت وجوههم هر چا کسان دي چې تور شوي مخونه د دوی هغې ته به وویلی شي اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر کړی وروسته د خپلو ایمانونو نه فذوقوا العذاب نو څکئ دا عذاب کفر وروسته د ایمان نه یعنی اول خو ایمان راوړه او د الله سره د هغه د عبادت وعدې وکړئ د پیغمبر د سنتو د تابعدارۍ بیا وروسته د هغې نه واخلې دی فذوقوا العذاب نو څکئ عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دا چې تاسو کفر کوو واما الذین ابیضت وجوههم د مؤمنانو حال هر چا کسان دي چې سپین به یې مخونه د دي سپین شوي به یې مخونه د دي وفي رحمت الله نو دی به د الله په رحمت او مهربانۍ کې مخونه به یې ځلیږي په قیامت کې هم فیها خالدون دی به یې په دې جنت کې همیشه تلک آیات الله دا نښې او آیاتونه احکامات د الله دي نتلوها موږ یې بیانوو دې لره علیک په تا باندې بالحق لپاره د بیان د حق او د اظهار د حق وما الله یرید ظلما والله رب العزت اراده د ظلم نه کوي للعالمین په مخلوق باندې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض مسله د توحید باندې دلیل اخلي تنظیم جوړیږي نو دا د دې لپاره چې د الله دین خور شي د الله توحید خور شي او جهاد چې کېږي نو د دې لپاره کېږي نو دوباره هغه مسله راوړه ولله خاص د الله په اختیار کې دي ما څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي و ما فی الارض چې په ځمکه کې دي و الی الله ترجع الامور دې الله ته واپس کړئ شي ټول فیصلې ټول کارونه ټول
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تنویر په دریم قانون باندې چې هغه د قرآن او د سنت د اشاعت لپاره چې کوم دی نو هغه راپاڅېدل صوفي نه کول په دې کې کنتم مبارک باندې تنویر رڼایي پرې غورځي ځان کې ترغیب ورکوي قرآن او د سنت خدمت وکړئ. کنتم خیر امت وایي تاسو غوره امت اخرجت للناس مباسلې شوي وایي دپاره د خلکو د هدایت تأمرون چې تاسو به حکم کوئ بالمعروف په نیکۍ باندې د الله په توحید او پیغمبر په سنتو وتنهون عن المنکر من کوي په هلک د منکر نه چې شرک او بدعت دی بيدینی ده وتؤمنون بالله ایمان براوړی په الله باندې ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم ترغیب ایمان ته که چېرته ایمان راوړوي اهل الكتاب اهل کتابو لكان خيرا لهم دا به ډېره غوره وه د دوی لپاره منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون بعض د اهل کتابو نه مؤمنان دي او اکثر د دې فاسقان دي. لن يضروكم الا اذى تشجيع او بهادري مؤمنانو ته شوي چې ناکامي ده د اهل کتابو د بيدینه خلکو دا مقدر دي. لن يضروكم الا اذى ضرر نشي رسول تا ته الا اذى مگر تکلیف ظاهرو ایتا د ضرر نشي رسول سم ظاهري په جنگ کې څه نقصان راشي. وان يقاتلوكم يولوكم الادبار دې تاسو سره جنگ کوي دې باندې تاسو شاګانې کافر سره چې مسلمان جنگ کوي په دعوت لا اله الا الله باندې په دعوت توحید باندې یعنی د کفر او د اسلام په عقیده باندې ورسره جنگ کوي کافر چې مسلمان ته شوونګي دي. وای یقاتلوکم کچری دي جنگ کوي تاسو سره ولوکم الادبار نو اړای به تاسو ته شاګانی میدان جهاد کې وجه کوم نه هغه بیا شابه راړوري منډي بوي ثم لا ينصرون بیا بدی امدادونه کړی شي. ضربت عليهم الذلة والأينما سقفوا ضربت عليهم الذلة بیان د ذلت د اهل کتابو چې دي چې کوم نه په دی باندې او مهر د ذلت وهل شو ځکه د دې عملونه داسې او د دې صفات داسې په دې بالکل د هدایت چې کوم نه اور طالب او هدایت چې کوم نه هغه نه طلب کوي. ضربت وهل شو عليهم الذلة په دې باندې مهر د ذلت أينما سقفوا کوم ځکه چې دې مونږ شي بحبل من الله الا بحبل من الله مگر فرسای د طرف د الله نه وحبل فرسای من الناس صحابه کرامونه من الناس مراد صحابه کرام دي دا رنګ مسلمانان دي چې یا اهل کتاب چې کوم دي دا به همیشه ذلیلې مگر په دوه ځایونو کې د الله دین او د مؤمنانو سره چې کوم دي پیوست مؤمنان شو ایمان راړو د الله دین چې کوم دي راواغس دغه توبیا ذلیلې نه الا بحبل من الله دا چې کوم دي ضربت علیهم ذلت چې کوم دي مستثنا شو وباءوا بغضب من الله دا چې کوم دین ضربت علیهم الذلت لاندې داخل دي وباءوا راګیر شو دی بغضب من الله په غصه باندې طرف د الله نه د الله په غضب کې راګیر شو وضربت علیهم المسکن او هل شو په دی باندې مهر د خواري چرته چې ذلیل او خوار وي ذالک بانهم كانوا يكفرون دا د دې وجه چې یقینا دی کفر وای کو بیاات الله د الله بیاتونو د الله د احکاماتو نه انکار کو ويقتلون الانبیاء بغیر حق قتل والانبیاء بجرم دا د دې غبط صفاتونه ذالک بما عصوا دا د دې وجه چې دینه فرمانی کړی و وکانو یعتدون وګړي چې زیاتې به کوي لیسو سوا ندی دی برابر بشارت غنیکان او اهل کتابو ته چې نیکان په کتابو چې د حق طلب په کتاب ایمان بیا راوړل لکه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنه لیسو سوا ندی په دې کې هغه بد او نیک برابر من اهل الكتاب امه قائمه بعض اهل کتابونه یو ډله دا چې مضبوط ولاړه ده په خپل دین یعنی د خپل دین هر حق خبره مني عزت پکې تنشته لري یتلون آیات الله الولید الله آیاتنا انا الليل فاطر په شپې کې وهم یسجدون او د سجدي کوي د الله تابعداري کوي یؤمنون بالله ایمان لري په الله باندې او یوم الاخر او ورځ الاخرت باندې ويأمرون بالمعروف حکم کوي په نیکۍ باندې وينهون عن المنکر او منکي خلق د بداینا هر کو ته کوم د توحید او سنت او دین د قانون چې کوم د حکم کوي د بيدینه نه خلق منی کوي اهل کتاب په داسې مشتري وتسارعون في الخيرات او دارنګي مختواله کې پني کو کې اهل کتابو کې خلق مو چې ایمان راړو دارنګي چې کوم د دین دعوت شروع او اولئک من الصالحین دا نیک وخت دا خوش نصیب خلق من الصالحین د نیکانو نه په دنیا او آخرت واړو کې وما يفعلوا من خير فلن يغفروه. څلورم اصل د جماعت د جوړولو چې ارکان د جماعت او د تنظیم هغه چې کوم د په تنظیم باندې مال لګي ځکه چې تنظیم د دینه بغیر چلیږي نه چې بیت المال وي نو تنظیم ضرورت د پوره وما يفعلوا من خير هغه چې خرج کوي سمال فلن يغفروه هرگز بلاغي نه قدرې نه کړی شي دای بدلی بول الله والله عليم بالمتقين الله چې په دې متقینانو باندې
ان الذين الله عليم بالمتقين نیت د اشاره شو چې تمال خرچ کین نیت د اخلاص کا ان الذين كفروا یقینا کسان یره د اخرت چې مال لګوا کني لګای نو اخرت کې چې کوم مناسب د دې فائدہ چې کوم د کني لګای نو نه ملوي ان الذين كفروا یقینا کسان چې کفر کړي لن تغني عنهم اموالهم هرگز فائدہ ورنکي دوی تمالونه دي ولا اولادهم اولاد دوی من الله د عذاب د الله نشي د سسيزو څوک چې د الله بلار کې مال نه لګي نه د مال او نه د اولاد د آخرت څخه فائدہ ورکوي شي او اولئک اصحاب النار دا هلک جهنم یان دي فيها خالدون په جهنم کې به همیشه واسالو ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا دي زنه د فد سوالو چې دوی خو مالونه لګول جواب دار چې په فضل ځای کې لګول د لګولو ځای نه ولیدل واسالو ما ينفقون مثال دا وسه چې دي خرچه کوي په هذه الحياه الدنيا په دې ژوند د دنیا کې د دنیا په ژوند کې لګي د دنیا د ژوند د مقاصد لپاره لګي د دین مقصد په کې د آخرت څخه مقصد په کې او صرف چې کوم دې بزاني لګي صرف ځان چې کوم دې خېټه مړی او ژوند هغه راز شپه تیری سره کوي په دې مثال دا چې دي خرچه کوي په هذه الحياه الدنيا په ژوند د دنیا کې مثل ریح بشان دا هوا دې فيها سرن چپای کې بسر کې دوی شان دا تیز حواله فيها سرن چپای کې بسر کې دوی اصابت حرس قوم جهور سیګه فصل له قوم تا فصل له قوم تا ظلموا انفسهم چې په خپل ځانونو باندې ظلم کړو په اهلکتهم هلاک کړي فصل لرا دې خرج مثال دا سره د کوچ فصل یو تیز سیلې پر راشي او پای کې وو بسر کې او راځي په څنګه ولګي نو بس ورمالي ټول فصل تباشي دا دې خرچي مثال دی په دنیا کې بزان سے خرچه کوي د دې او فائدہ په آخرت کې نشته وما ظلمهم الله او دې ظلم نه کړي په الله باندې ولکن کان انفسهم یظلمون لیکن دې په خپل ځان باندې ظلم وکړو د خپل ځان سره ظلم وکړو ځکه د آخرت یاري ورکړو یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم او د ایمان خاوندانو انځم اصل انځم قاعده تنظیم لپاره چې تنظیم هو جوړ کو د یو عقيدي خلق په راغون شو یو آئین یو منشور راوغستو نو اوس پکې د غیر رازدار پکې د مرادن نه کوي ځکه تاسو رازونه به کوم دی غبیا بل ته وخی دا رنګ دشمن ته تاسو رازونه وو نو تاسو جماعت او تاسو ترقی به کوم دی او ناکامه طرف روان شي یا ایها الذين امنوا ایمان خاوندانو لا تتخذوا بطانه من وغير رازدار من دونكم ما سوا تاسو نه دا چې قسمنی وای چې تاسو د عقیدې ملګری نه تاسو ځان سره په تنظیم کې رادن نه کوي تاسو پر دین د خبرولو لپاره داسې منسوبې جوړې کړې چې کاغه د دین خبر شنه بد الله دشمنان په دې خبر کې هغه منسوبې باغې باندې کی لا يعلونكم خبالا یو وجه لا يعلونكم خبالا چې دې انتظار نه کوي په تاسو باندې د نقصانو د غیر رازداري ستاره عقیدې ملګری نه مستابه ترقې خپکیږي مستابه نقصان او د فتره وسکلو دارنګ تاسو نقصان رسول هغه چې کوم دی هغه مقدر لټي دارنګ چې کوم دی یو مقابله لازم کوي لا يعلونكم خبالا دې انتظار نه کوي په تاسو باندې د نقصان او مصیبت ودوا ما عنتم به موجه وخیدی ما هغه کارونه عنتم چې تاسو په تنګيږي تاسو ته تکلیف راسي دیندار ته چې په تکلیف راسي او دې په تنګيږي نو دې هغه کارونه کوي درې موجه قد بدت البغضاء من افواههم تاکي سره ښکار شوی دا غوږ او دښمنی من افواههم د خلود دوینا دا دیندار نه دی او دې چې کوم دې دین مخالفت کوي د دې د خلود چې کوم دې بی دینی او دا رنګ دین دښمنی غراوتلې ده باقی دې ځان سره ملګری کول غنی دی پکار و ما تو فی صدورهم اکبر انځم وجه په خپل خدای ځان خو کوي سناسو او د دې سینه کې کوم بلاس پروت دی د دین خلاف دا رنګ دیندار خلق خلاف او د علما او خلاف هغه چې کوم دی هغه د دین هم زیات دی سلګړې د دښمنی په خپل کار کړی او چې د بزره کې کوم بلاس دی نو د دین هم زیات دی و ما تو فی صدورهم هغه چې پټې سینې دي اکبر ډیر لوی دی د دې خلو د دینه قد بینا لكم الآیات پتاکی سره مون بیان کړی تاسو آیاتونه د آیاتونو او احکاماتو الآیات هغه قواعد د جماعت د جوړولو کې کوم تاکیدون په تاسو کې عقل د دین پنځه هغه اصول پدانګ چې کوم دی قاعده د جماعت د جوړولو ذکر شوی ها انتم اولای تحبون اوس دې سره چې کوم دی مؤمنانو ته زجر رټنه چې تاسو چې کوم دی سره مینه کوي په دې چې کوم دی همیشه پړه کې تاسو سره غوسه کوي ها انتم خبردار تاسو اولای د خلک تحبون چې تاسو دې سره مینه کوي ولا يحبونكم چې تاسو سره مینه نه کوي او تؤمنون بالکتاب كله تاسو ایمان راوړئ د الله په ټول قانون باندې په کتاب كله په ټول قران باندې او دې چې کوم دی بازي منی بازي نه مني او په دې قران کې چې کوم دی بایکاټ د غیر دینونو نه د دینونو نه تاسو د دین ځان او ساتي
وإذا لقوكم کله چې دې مخامخ کېږي تاسو سره نو قالو آمنا دي وایي موږ ایمان راوړلی. کله چې تاسو سره مخامخ شم تاسو د خپل ځان هغه ستاسو ملګري ښکاره کوي. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل او کله چې تیر شي ستاسو د خوانه لاړ شي نو عضوا عليكم الأنامل چکونه لګي ستاسو د وجې نه د ګوتو په بندونو من الغیظ د وجې د غوسې نه ستاسو خوا کې چې کوم دی نو ځان خوږ مؤمن مسلمان ښکاره کوي. چې ستاسو د خوانه لاړ شي نو په ګوتو باندې چکونه لګوي یاره چې دا کار یې نه وي کړی ځکه ستا په خوا کې کیني هغه چې کوم دی د ترقۍ او دارنګې د خبرې واوري نو هغه سوځي د دین د ترقۍ نه سوځي دارنګې د مسلمانانو په ترقۍ باندې خفه کېږي. موتو بغیظکم وایه پیغمبره مړه شئ سره د خپلو غوسو نه دا غوسې به در سره دې قبرونو ته لاړې شي او تاسو د دین رڼا هغه نشئ مړه کولی. ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله پوه دی په رازونو د سینې باندې د رازونو د سینو باندې. نو الله رب العزت د سینو په رازونو باندې خبر دی که تاسو دا بغض او دا حسد په خپلو زړونو کې پټوئ نو همتې الله خبر دی او که ښکاره کوئ نو همتې الله خبر دی. ان تمسسکم حسنة تسؤهم بله وجه دا غیر دینه او دارنګ یهود نصارا دی چې کوم دی د ده په مخ کې چې دا خوشحالي دی ستا خوشحالي هغه برداشت کولی نه شي ستا ترقي برداشت کولی نه شي. ان تمسسکم حسنة که چېرې ورسېږي تاسو ته خوشحالي او څه کامیابۍ تسؤهم نو خفه کوي دې لره دا کار. وان تصبهم که چېرته ورسېږي تاسو ته سیئة صبر مصیبت او تکلیف یفرحوا بها نو دوی په هغې باندې خوشحالېږي. وان تصبروا که چېرې تاسو کلک شوئ په دې اصولو د جماعت باندې دا اصول به چې کوم دی نو راواغست او په دې به جماعت جوړ کړو وتتقوا ځان به وساتلو دوی د دوستۍ نه لا یضرکم کیدهم شیئا او ضرر نشي رسولی تاسو ته هغه تدبیرونه د دې څه څیزو د دې منصوبې د دین خلاف او د دیندارو خلاف دا چې کوم دی تاسو ته ضرر نشي رسولی. ان الله بما يعملون محيط یقینا الله په هغه څه باندې چې دوی عمل کوي احاطه کوونکی دی. الله د دې عملونو محاسبه به د دې سره وکړي. واذ غدوت من اهلک تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال په دې رکو کې او حد د جنگ هغه د واقعي هغه نقشه چې کوم دی راغستې ده او دا تفریق کوي په هغه مخکې اصول او قواعدو باندې چې تنظیم په دغه 5 قواعدو باندې جوړ کړي. هغې دپاره اوس دلته تفریعا او تنویرا یو واقعه ذکر کوي د احد د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو دا تنظیم چې جوړ شو دا د قرآن په اصولو باندې هغې کې د امیر تابعداري دا ځان له یو مستقل اصل دی چې د امیر حکم به مني. نو وګورئ د احد واقعه را مخته کوي چې هلته وګورئ چې د امیر لږ وخت له د امیر د حکم نافرماني وشوه نو څه چل شو مؤمنانو سره د اصولو پابندي ونه شوه نو څه چل شو هغه پکې ته ذکر کوي. په احد کې نبی علیه الصلاة والسلام هغه د منافقان ورسره شو. نبی علیه الصلاة والسلام اول خو کافرو چې کوم دی نو هغه نه لښکر را روان کړ ابو سفیان او نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه کې مشوره راوغوښته اجلاس یې راوغوښته تپوسونه یې وکړه چې څوک بهر وځو جنګ له او که نه دننه دفاع وکړو. انصارو کې زیاتو او دارنګې منافقانو هغوی وي چې نه موږ چې دننه دفاعي جنګ وکړو نو دا به ښه وي. مهاجرین او دارنګې په انصارو کې بعضو هغوی دا مشوره ورکړه چې نه بهر وځو نو دا به ښه وي. نبی علیه الصلاة والسلام حتمي فیصله د جنګ وکړه چې بهر وځو دننه نه اقدامي بهر ووتل. بهر چې ووتل تر سزایه پورې لاړل نو دا بعضې منافقان هغه ترې نه راواپس شو د ابی بن سلول په لاره باندې چې کوم دی نو دوی هغه خبرې شروع کړې چې یاره د خپلو ملګرو د مهاجرینو مني زموږ د انصارو نه مني. موږ ورته وایو چې په مدینه کې به دفاعي هغه جنګ وکړو دفاع به وکړو خپله نو دا نه مني او بهر وځي. ابی بن سلول ځان سره ډېر خلک د لارې نه واپس کړو کوم منافقان هغه ورسره واپس شو دوی واپس راغلل. 313 دوی پاتې شول او دوی چې کوم دی نو هغه لاړل. کله لاړل او په احد کې جنګ شروع شو بیا دا منافقان نیم د دینه چې کوم دی پاتې شوي وو هغه نیم تېنه په بدر کې را پاتې شو بیا په احد په جنګ کې دین هم چې کوم دی نو ورسره نانړل. کله جنګ شروع شو هلته په هغه جنګ کې نبی علیه الصلاة والسلام سحر وختي تللی او دوی له مورچې جوړې کړې وې او یو مورچه داسې په یو ډېرکۍ باندې اوسمه ډېرکۍ موجود ده چې نبی علیه الصلاة والسلام هغه صحابو ته ووایي یو جماعت او یو ټولګی د تیراندازو هغه په هغه ځای باندې کېنوه او هغوی ته یې ووایي چې که هر څه کېږي که فتح یې که شکست یې خو تاسو به له دې ځای نه تر هغه پورې نه راکوزېږئ تر څو چې ما نه ووینو. دوی په هغه ځای باندې کېناستل جنګ شروع شو ښه سخت جنګ وشو او کافرو ته شکست میلاو شو هغوی روان شو په تېښته. د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په شان شخصیت او بهادر چې لا ایمان یې نه و راوړی په دغه جنګ کې شریک و د مؤمنانو نه شکست وخوړو او روان شو په شا شو. دغه ډېرکۍ چې کوم کسان ناست وو دوی چې کوم دی
غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. د دې ځای نه د احد واقعې ته اشاره کوي چې په احد کې دغه د جماعت چې کوم اصول او د تنظیم بیان شو، لونې غلطي ظاهري د صحابه کرامو نه وشوه، نو په هغې کې چې کوم دی نو وګورئ څومره نقصان چې کوم دی هغه وشو. دغه ځای دغه ډیرکۍ نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرام په دې کېنول تیر انداز مورچه یې جوړه کړه، ورته یې وویل چې که فتح ملا شو که شکست ته که هر څه کېږي تاسو به نه راکوزېږئ د دې ډیرکۍ نه. جنگ شروع شو، چې کله جنگ شروع شو کافرو ته شکست ملا شو، کافر واپس شو. کله کافر واپس شو او دغه صحابه کرام چې کوم په ډیرکۍ ناست وو په دې کې بعض وویل چې اوس کوزېږو چې دا غنیمت راغونډ کړو د دې سره امداد وکړو په دې کې. د دغې ډیرکۍ د دغې جماعت نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي امیر جوړ کړی و او هغه ته یې وویل چې دې به ستا په امارت کې ته به دې ته حکم کوې. هغه امیر ورته وویل چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې که هر څه وشي او تاسو به دا ځای نه پرېږدئ. دې بعض وویل چې نه، نبی علیه الصلاة والسلام دا حکم د دې د وجې نه و چې جنگ کې چې کوم دی نو هغه مؤمنانو ته د تیر اندازي د دې ځای نه دا چې کوم دی نو هغه فایدهمنده وي. اوس جنگ ختم شو نو اوس چې کوم دی د دې ځای ناستې څه فایده نشته، نو کوزېږو. نو نیم صحابه هغه ترې نه کوز شو، نیم چې کوم دی د هغه امیر سره هلته پاتې شو. کله چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه بلا ایمان نه و راوړی، دی واپس شو، نو ده چې دغه ځای ولیدو خالي چې صحابه کرام د دغه ځای نه راکوزېږي او دا مورچه خالي کېږي، نو دی د لرې نه راتاو شو، د شا د طرف نه هغه ډیرکۍ ته راوخوت او چې کوم ملګري د هلته د امیر سره پاتې شوي وو هغه یې شهیدان کړل او هغه ډیری او هغه مورچه هغه یې ترېنه قبضه کړه. مؤمنان په مال غنیمت راغونډولو باندې مشغول و. کته میدان جنگ کې نبی علیه الصلاة والسلام په میدان کې موجود دی. صحابه وو هغوی چې کوم دی نو مال غنیمت راغونډه و، په دې کې بره نه چې کوم دی هغوی غشي شروع کړل او هغه ډیری ترېنه قبضه کړه. مؤمنانو باندې دا ناڅاپي حمله هغه ډېره چې کوم دی هیبتناکه وه. دوی ټول ګډوډ شو یو خوا بل خوا، او کافر هم چې کوم دی چې کوم پسپاشي وغیر راواپس شو. بیا دوباره محاذ بیا چې کوم دی ګرم شو. شیطان چې کوم دی د نبي علیه الصلاة والسلام د مرګ آواز وکړو چې نبي علیه الصلاة والسلام او شهید شو، قتل کړی شو. صحابه کرامو باندې چې کوم دی نو اول هم ډېر هغه ناګهاني حمله هغه ډېره هیبتناکه وه. هغوی نه چې کوم دی نو هغه هر څه هغه وار پار دي خطا شوي، څوک په یوه روان څوک په بله. نو چې کله شیطان دا آواز وکړو صحابه کرام نور هم چې کوم دی نو خوفزده شو. نبی علیه الصلاة والسلام هغه په میدان جهاد کې ولاړ دی او نارې وویل انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب، زه د الله پیغمبر یم دروغجن نه یم او زه چې کوم دی زوی د عبدالمطلب یم. مطلب نسب مې هم اوچت دی او د دین چې کومه فریضه او کوم منصب را سره دی هغه هم اوچت دی او هغه را سره رښتونی دی، دروغ نه وایم. میدان جهاد کې ولاړو او نارې وولې. صحابه کرامو ته وی دی خوا راځئ دی خوا راځئ. دی چې کوم دی یو طرف ته روان و، داسې مخبره ځای و، په هغې ور روان و او هیبت او یو خوف و، ټول چې کوم دی په هغه لار روان و. نبي علیه السلام نارې وولې، دی په شا نه کتل چې آواز نه اورېدو. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه د ده آواز تېز و، ده چې آواز ولګاو کله چغه یې کړه ورته، نو ټول آواز واورېد او راواپس شو. ټول د نبي علیه الصلاة والسلام نه ګیر چاپېره راغونډ شو. نبی علیه الصلاة والسلام ته په دغه جنګ کې ډېر زخمونه هم رسېدلي وو. په سر مبارک کې کړۍ تلې وه، دارنګې غاښونه مبارک شهیدان شوي او په سر مبارک کې کړۍ تلې وه. یو صحابي هغه کړۍ په خوله رایسته، نو د خپل خولې هغه غاښونه هم د هغې سره چې کوم دی نو خراب شو او مات شو. نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه کرامو ته ظاهري ډېر تکلیفونه په هغې کې ورسېدل هغه ځای کې. نو دغلته دا واقعه الله رب العزت په طور حکمت ذکر کړه چې د جماعت او د تنظیم دا کوم اصول موږ بیان کړو چې د امیر تابعداري به پکې دی. دا د دې لپاره دي چې کله محاذي میدان د مسلې یا جنګي چې د امیر تابعداري نو په تاسو باندې به چې کوم دی افراتفري به نه راځي، ګډوډېږئ به نه. دارنګې چې کوم دی په منظم طریقې سره به چې کوم دی نو کار کوئ نو کامیاب به یې. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنین، او کله چې سحر وختي ووتې ته من أهلک د خپل کور نه تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، ځای دې جوړو مؤمنانو ته، مورچې دې جوړولې مؤمنانو نه مقاعد للقتال.
مقاعد للقتال مورچې دې جوړولې کافرانو د مؤمنانو دپاره وبعدوت من أهلك او کله چې سحر وختي ووتې من أهلك د خپل کور نه وبوئ المؤمنین مورچو د جوړولې مؤمنانو دپاره جوړولو د مؤمنانو دپاره مقاعد للقتال د جنګ مورچې د جنګ دپاره مورچې دې جوړه کړې په احد کې والله سمیع علیم الله اورېدونکی او الله رب العزت سمیع اورېدونکی علیم پوه ذات دی إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا کله چې خیال راغی په دوه ډلو ته ستاسو نه ان تفشلا چې سستي وکړي والله وليهما الله دوست لري دواړو دي وعلى الله فليتوكل المؤمنون په الله دې ځان چې کوم دی وسپاري مؤمنان توکل وکړي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واقعا د بدر ذکر کوي دویمه په دغه قواعد او اصول د تنظیم باندې تفریق کوي چې د تنظیم اصول باندې پابندونو په بدر کې الله څنګه فتح درکړه ولقد نصركم الله ببدر فتاکی سره امداد کړي والله تاسو د بدر په مقام باندې وانتم ذل او تاسو په هغه وخت کې کمزوري تاسو لګوي تاسو 313 وي او کافر چې کوم دي 3000 او الله رب العزت تاسو له کامیابی درکړي ځکه د امیر اطاعت او کتاب قواعد پابندونو فاتقوا الله لعلكم تشكرون ويرجى الله نجحما تشكر واسه استقول للمؤمنين ألن يكفيكم ولا تشوي تعالى المؤمنين مؤمنان ألن يكفيكم يمدكم لبادر في مقام کې کافرو بچ کم دینو بار بار هغه بچ کم دینو اوازې له ګولې او چغې به وهلې کله به وی یقول ابن جابر په سرکوردګي او دغه په دغه کې چې کم دی امارت کې کله به وی زر تن را روان دي کله به وی 3000 را روان دي کله به وی 15000 را روان دي جوال زری आवाज وکړو چې موږ د پاره کم را روان دي دارنګ چې کم دی امداد را روان دي زر تن هغه چې کم دی د پوز ابن جابر او په سرکوردګي کې را روان دي موږ امداد لا الله رب العزت جبرائیل امین راولېګو مؤمنانو ته بشارت او راځي واورو چې زر تن غیر راځي نو الله رب العزت د طرف نظر ملائکه راځي زر فرشتي راځي د پاره د جنگو امداد مؤمنانو سره دوباره غي आवाज ولګاو چې د قرز ابن جابر په سرکوردګي کې 3000 کسان را روان دي الله رب العزت دوباره وحی راولېګلا چې 3000 ملائکه باندې بستاسو امداد وکړي دې 3000 راځي چې 3000 ملائکه ورته دوباره هغه اعلان کو چې د قرز ابن جابر داغه په سرکوردګي کې 15000 کسان را روان دي زمونږ امداد لا دا چې د خپل خبرې او حقیقت کې ټول چې کوم دی لزور نو الله رب العزت د 15000 وعده وکړه وعده د الله رب العزت د زروم کړي وا د 3000 موکړه او د 15000 موکړه چې څومره کافرونو هغه ملائک بیا رااله چې زر کافرونو زر ملائک الله راولېږي استقول للمؤمنین کله چې تاسو مؤمنانو ته الا یکفیکم ان د کافی تاسو لرا یومدکم دا چې امدادو کې الله تاسو ربکم چې رب تاسو له بثلاثه الاف فدریو زربان من الملائکه د ملائکه او فرشتونه منزلین یو بل بصیرات منکی دې مقصد او د جهاد لپاره را رواني بلا ولنا ان تصبروا چې تاسو صبر وکړو وتتقوا ځان مساتر سستیانا صبر وکړو او ثابت قدمي مو اختیار کړو او دا رنګ ځان مساتر سستیانا ويأتوكم من فورهم هذا وراتلون کی تاسو ته د خپل جوش او خروش د دوی نه هاذا چې دارې دا اوس کې دي کومي نوې وو یو دانګي په جوش او په جسمه کې راغلي دي او چې وی چې مونږ به ګټو او دانګي په مخه وي چې زردن را روان دي 3000 سرور په دې جوش او خروش باندې تاسو لراشي سره دغه 15000 یا 3000 کسانو نو دې کوم امداد وکړي الله رب العزت تاسو ربكم چې رب تاسو دې په 5000 من الملائکه دې فرشتونه مسومین نشاندار او سنو والا واسونو بسوري راشي د جنگ د لپاره تیاری وما جعله الله الا بشرا حکمت بلې کې سو چې ملائکه امداد الله را لګي حالانکه یو فرشته ک الله را لګي نو دام کافی و وما جعله الله نو ګرځول الله رب العزت دې بشارت لراو دي زیر لراو دي فرشتو دي امداد لراو الا بشرا مگر زیر ولکم صاحب د پاره ولتطمئن قلوبکم به دې لپاره چې مطمئن شي تاسو زړه په دې باندې دا د الله د اطمینان قلبي د پاره د دومره ملائکه راولېږل کنه یو فرشتم د عذاب د پاره کافي و چې راغلي و دا ټول به ختم کړي ومن نصر الا من عند الله ولدي امداد مگر د طرف د الله نه راځي چې دورو د حکیم د حکمت والي ذات یقطع طرفا من الذين كفروا
دې ځای نه اوس چې کوم دی دا ذکر کوي چې دا ملائک چې راغلي وو د دې سره پار راغلي وو همدارنګې دا جهاد و لیقطع طرفا من الذین دې لپاره چې مردار کړي یو ډله یو طرف یو حصه من الذین دا کسانو کفرو چې کفر کړی او یکبتهم یا قیدیان کې دوی لره شکست ورور کې قیدیان کې وینقلبوا خائبین واپس شو دي هغه نامراده تشلاس خائبین نامراده شرمیدلي لیس لک من الامر شیء ادخال الهی کریم یس کې چې کوم دی او بارنه خبره چې دا امداد او درس چې راغلی مونږ د الله رب العزت فیصله وي دا څه کوم کې الله دی لیس لک من الامر شیء نشته تعالی نشته سه اختیار تعالی من الامر د فیصلونه شیء سوام لی اختیارهم او یتوب علیکم دا چې کوم دی په مخ کې دا باندې مطلب دی او یتوب علیهم یا په مهربانیو کې علیهم په دوی باندې او يعذبهم یا بعذاب ورکړي ته فإنهم ظالمون یقینا دوی ظالمان الله رب العزت په بیا هغه چې کوم نه مهربانیو کې مؤمنان بشي یا بول الله رب العزت عذاب ورکړي په دې عزت باندې شي دوزخ ته ولاړ شي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض توحید د دې مسلې د لپاره جهاد کیږي نو دوباره ذکر کوي الله رب العزت دی هغه چې پاسمانونو کې دا چې بس مګه کوي یغفر لمن یشاء بهنه کوي چاته چې خوشي او يعذب من یشاء عذاب ورکړي چاته چې خوشي هغه کوي چاته چې خوشي یعنی چې چا کې انابت حق دلاشي وکړي او عذاب ورکړي چاته چې خوشي نه زیدیان او عنادیان والله غفور رحیم الله به هم کې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا ضعفا مضاعفا د جهاد سره مضمون د انفاق ور سره بوزي په سلبي انداز باندې چې په جهاد باندې مال ولګوي حلال مال را پیدا کړي د سود نزان ساتي سود مخړای دی چې کوم نه بيدینی په انسان کې راځي سستی پکې راځي مال محبت بل سره سیوا کیږي یا ایها الذین آمنوا د ایمان خاوندانو لا تاکلوا الربا مرخړ سود اضعافا مضاعفا ډبل اضعافا مضاعفا دوچن په دوچندای سره تاسو چې کوم دنو یو خطبه باندې وفصله یو غفړای د سود مال خورای واتقوا الله ويرجد الله لعلكم تفلحون چې هغه تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي اعدت ويرجد هغه ورنه اعدت للكافرين چې تیار کړل شوی د پاره د کافرانو واطيعوا الله واطيعوا الرسول تابعداري د الله کوي او رسول او د پیغمبر کوي لعلكم ترحمون چې هغه پتا سره هم کړی شي وسارعوا الى مغفرة من ربكم بشارت او زیر د آخرت مؤمنانو ته وسارعوا مخکواله الى مغفرة ربهم من ربكم د طرف درفستانه ده چې د طرف درفستانه تاسو ته ملایوي په آخرت کې سبانه په جهاد او په انفاق باندې چې الله په لار کې وځنګي او مال خرج کړي وجنات او دانګي مخکواله کې باغونو ته عرض حاج دنواله د السماوات والارض واندازې د اسمانونو د زمکو باندې دا زمونږ د مشاهدې لپاره وي چې موږ ته چې څومره محسوسيږي او زموږ په نظر کې څومره هغه انتها د غټوالي دا او د پلنوالي نه هغه د اسمانونو د زمکو د باقي ابلدین چې کوم دي زیات لري معدت للمتقین تیار کړی شوی د لپاره د متقینانو الذين ينفقون دا متقین هغه ساني چې خرج کوي دي خپل مالونه بسرای په وخت د خوشحالۍ کې او سرای په وخت د تکلیفونو کې او حرام او راحت په او کنه تکلیفونه په د الله په لار کې مال خرج کوي والکاظمین الغیظ اسکون کې د غصه او العافین عن الناس بهنه کوم کې د خلقونه دا د متقی او د مؤمن صفت دی زین العابدین رحمت الله علیه دا یو ځواب دی او داس کو هغه په کوزه کې وبره غستې وی ولاړه ورته هغه نه چې کوم دی غلوټاو ورځي د پزما کوله کې دا او په تور شو دارنګ د کپړو تم چې کوم نه غدار شو تور شو یې سم غوسه شو هغه ورته ډایرک یو دم دا آیات وی والکاظمین الغیظ او هغه چې کوم دی نو غوسه کنټرول کړ بیا ورته وی والعافین عن الناس چې معافي کوونکی خلق وته هغه ورته وی زما آزاد کړی مومن صفت دار چې د غوسه خپل کنټرول ساتي دارنګ والعافین عن الناس بهنه کوونکی خلق وته والله يحب المحسنين الله مين کوي کی کوونکو سره والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله اذا بهم جماعت چې ادنا دی او د کمال ته رسیدلو هغه چې کم دین کوشش کوي یو دغه متقیان شو هغه اکمل او دانګي اعلی جماعت د مؤمنانو بهم جماعت د مؤمنانو چې ګناګار دي او کوشش دا کوي چې د متقیان دې درجه ته ورسي والذین آمنوا مؤمنان واکسان دي دا فعلوا کله چې یو کی فاحشه یو کار د ګناه یعنی فاحشه د دې سه فاش هغه چې کوم دې بوکل انفاق کوي مال نه خرچ کوي د الله بلاره کې بوکل تینو شي او ظلمون انفسهم یا ظلم کوي په خپل ځان باندې یعنی جهاد نه کوم دې پاتې شي ذکر الله یادې الله لرا فاستغفروا لذنوبهم بهنه غواړي د خپل ګناهونو لپاره ومن يغفر الذنوب الا الله او بهنه نه کوي د ګناهونو مگر یو الله رب العزت ولم يصروا على ما فعلوا وبه مشغلين کوي په اسمان چې دي کوي او يعلمون دي کويږي دا هغه ډله د مؤمنانو چې د دین ګناهونه کیږي د ګناه معافي غواړي بل دا چې همیشګری نه کوي په ګناه باندې توبه وباسي نو پری دی هغه ګناه اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم دغه دواړو ډلو ته د خوشحالۍ او د آخرت زیری
اولئک دغه خوش نصیب خلق جزاهم بدلی د دوی مغفرة بخنه د من ربهم طرف رب دوی وجنات تجري وباغونه چې بهیږي ولاندې د هغې نه من تحتها لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به یې په دې کې ونعم اجر العاملین او څه ښایسته بدله ده د عمل کوونکو قد خلت من قبلکم سنن د دنیا د عذاب نه یره نافرمانو ته په تاکید سره تېر شوي من قبلکم مخکې ستاسو نه سنن طریقې د عذابو ادانګي واقعات د قومونو مخکې ستاسو نه چې کوم بېدیني او دا چاکړې وو بېدینه خلک نو د هغې چې کوم دی انجام ته وګورئ بصیرون وګرځئ فی الارض په ځمکه کې فانظرون وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین څنګه شو انجام دغه دروغجن افتیا کوونکو چا د الله پیغمبرانو ته او دارنګې د الله دین ته د دروغو نسبت کو د هغې انجام وګورئ مثال شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل اشاره د دې خبرې ته چې که ځمکه کې نشي ګرځېدی نو د الله په دې کتاب کې دننه سوچ او فکر وکړه په دې کې وګرځه دننه وګوره چې الله رب العزت دغه قومونو سره څه کړي چې چا د الله نافرماني کړې وه هذا بیان للناس دا بیان دی لپاره د خلکو وهدن او هدایت دی دا کامل بیان دی لپاره د خلکو هدایت دی وموعظة النصیحت دی للمتقین لپاره د متقیانو ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تسلی ساتئ بهادر شئ د قرآن د حاکم کولو دپاره چې کوم دی تېر شئ کوشش شروع کړئ ولا تهینوا سستي مه کوئ ولا تحزنوا مه غمجنېږئ وانتم الاعلون تاسو به اوچت ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان وئ حقیقي ایمان درکې وو حقیقت کې مؤمنان وای نو تاسو به همیشه اوچت یې کنه په خلوص صرف مؤمنان وای نور هونه چې کوم دی معاملات د ایمان د تقاضو موافق وو نه چې کوم دی نظام د ایمان د تقاضو موافق وو قرآن نظام نو دارنګ چې کوم دی نو د بېدیني وه نو بیا چې کوم دی نو نفس د ایمان په پټو باندې د الله دا وعدې نه دي بلکې د ایمان د حقیقت سره دی چې حقیقي ایمان درس کوو نو الله رب العزت به اوچت ساتي یمسسکم قرح چې حقیقي ایمان نو څومره برایزمونه دارنګې څومره د دنیا په څومره حصه باندې هغه مؤمنانو او مسلمانانو چې کوم دی حکومت کړی دی او نن چې صرف د ایمان تصویر پاتې شوی دی نن د مسلمانانو حال ته وګورئ د کافرو په مقابله کې چې کوم دی د دې د ملکونو او دارنګې د دې د اسلحو او د دې د فوج تعداد هم زیات دی بیا هم د کافرو چې کوم دی نو د هغې خلاف دوی چې کوم دی نو هغه جهاد نشي کولی یمسسکم قرح که چېرې ورسېږي تاسو ته تکلیف فقد مس القوم قرح اولنی هغه چې کوم دی نو دا هغه تسلي که چېرې ورسېږي تاسو ته هغه څه تکلیف او فقد مس القوم په تاکید سره رسېدلی او مخکینو قومونو ته قرح مثله یا دې قوم ته ستاسو مخالف کافر ته قرح مثله هغه تکلیفونه مصیبتونه ستاسو په شان ده دې دین چې څوک را روان وي نو هغې ته همیشه چې کوم دی به تکلیف رسي امتحان پرې راځي وتلک الایام نداولها بین الناس دویمه په میدان جهاد کې تاسو ته تکلیف را رسي نو د هغې حکمت وتلک الایام دغه ورځې دي نداولها اړو راړو موږ دې لره بین الناس په میان د خلکو کې یو ورځ به فتح وي بله ورځ به شکست وي یو ورځ به ارام وي راحت وي بله ورځ به تکلیف وي وليعلم الله دریم حکمت چې میدان جهاد کې هغه تکلیف ولې رسي مؤمنانو ته وليعلم الله الذين دې لپاره چې ښکاره کړي الله او وسلي الله کسانو آمنو چې ایمان یې راوړلی و یتخذ منکم شهدا او ونیوي تاسو نه چې کوم دی شهدا مشاهدې نه دی یعنی چې الله رب العزت د هغه دیدار وکړي شهدا شهیدان ستاسو نه چې کوم دی نو الله رب العزت قبول کړي د شهادت دپاره او د الله دیدار وکړي په وخت د ذوالقدر کې دارنګې شهدا اسم مفعول مشهود ونیوي ستاسو نه هغه چې کوم دی نندارې کوونکي مشهود نندارې کوونکي ملایک استقبال نه راځي او دارنګې چې کوم دی نو هغه خوشبو ترې نه روانې مخې ځلېږي شهیدانو نندارې وکړي په دې جنګ کې دا تکلیف د دې لپاره راځي او دا شهادت الله مقرر کړی د دې لپاره دی چې لوی لوی مرتبې ول ورکړي او دارنګې په دنیا کې هم چې کوم دی نو تاسو ووینئ د هغې برکتونه ویتخذ منکم شهدا ونیوي ستاسو نه واخلي ستاسو نه شهیدان والله لا يحب الظالمین الله مینه نه کوي د ظالمانو سره وليمحص الله الذین آمنوا ويمحق الکافرین دې ځای نه چې کوم دی بل حکمت ذکر کوي چې په میدان جهاد کې مؤمنانو ته تکلیف اولې رسي او دارنګې چې کوم دی نو هغې باندې مصیبتونه او امتحانات ولې راځي وليمحص الله الذين آمنوا دې لپاره چې الله خالص کړي او صفا کړي او دارنګې چې کوم دی بالکل راچون کړي الله الذين کسان آمنوا چې ایمان یې راوړلی چې کله مصیبت راغی نو پوخ ایمان والا او مضبوط ایمان والا هغه به پاتې شي نور به وتښتي ویمحق الکافرین او ختم کړي کافرانو لره ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله بهادري او تشبیه مؤمنانو ته ورکړي چې جهاد وکړي دارنګې په آخرت کې چې کوم دی نو الله رب العزت هغه به دا مجاهدین به راپاسي او دوی به الله رب العزت اول جنت ته داخلي دا ټول به ورته بولي د دې فضیلت ذکر کوي ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې دننه به شئ جنت ته ولما يعلم الله ولا نه به ښکاره کړي الله هغه کسان جاهدوا منکم چې ستاسو نه جهاد کړلی محنت یې کړلی اقامت د دین لپاره ویعلم الصابرین او نه به ښکاره کړي الله رب العزت
الصابرین صبر کوونکي په مصیبتونو تکلیفونو باندې په میدان جهاد کې د دین په محنت کې تاسو دا ګمان کوئ چې تاسو به چې کوم دی په آرام په منځونو په نفلونو باندې به چې کوم دی زر جنت ته لاړ شي او تاسو ته به الله له هغه کسان نه ښودلي چې چا د اقامت د دین محنت وکړو د هغې لپاره خپله مینه ورکړي ولقد كنتم تمنون الموت دا بل تنبیه تکلیف تکلیف د احد باندې ولقد كنتم تمنون الموت په تاکید سره وایي تاسو چې غوښته تاسو مرګ او مرګ شهادت وغوښتو مخکې د دې نه یعنې د احد د جنګ نه مخکې تاسو د شهادت د مرګ سوال کوو نو الله رب العزت د هغې مشاهده درته وکړه ان تلقوه مخکې د دې نه چې تاسو مخامخ شوی دې سره فقد رأیتموه نو په تاکید سره تاسو ولید دی دا مرګ د شهادت ولیدو انتم تنظرون تاسو ورته کتلو د شهادت نعمت هغه چې کوم دی تاسو ولیدو وما محمد الا رسول بله بهادري او تشجیع چې جهاد چې کېږي نو دا د چا د شخصیت او د چا د ذات د وجې نه کېږي بلکې دا د دې میشن د وجې کېږي چې توحید دی او د الله دین دی نو که چېرته امیر هغه وفات شي نو تاسو به جهاد نه پرېږدئ وما محمد الا رسول نو نبی علیہ السلام محمد صلی الله علیه وسلم مگر پیغمبر د الله او استاد د الله قد خلت په تاکید سره تېر شوي دي من قبله مخکې د هغه نه الرسل نور انبیاو افإن مات نو که چېرته دی وفات شي په خپل مرګ او قتل یا شهید کړی شي په میدان جنګ کې انقلبتم علی اعقابکم نو آیا تاسو به واپس کېږئ په خپلو پوندو باندې نه تاسو به جهاد د دې لپاره کوئ چې د الله دین خپور شي د چا د ذات او د شخصیت لپاره به یې نه کوئ من ینقلب علی عاقبیه هغه څوک چې واوړېد په خپلو پوندو باندې فلن یضر الله علی شیئا نو دی چې کوم دی ضرر نشي رسولی الله ته د هېڅ څیزو چې دی چې کوم دی دین پرېښود د دې د وجې نه چې یاره ما خو د دې کس د وجې نه د دې ذات او د دې شخصیت د وجې ما ایمان راوړی و چې دی پکې ته نشته نو زه به اسلام سکوم نو د چا د ذات د وجې نه هغه دین چې کوم دی او د دین کار کول هغه نشته دی بلکې دا د دې مشن د وجې نه دي نو که چېرته دا مشن د پرېښوده او د دې نه مرتد شي نو الله ته څه ضرر نشي رسولی وسیجزي الله الشاکرین درته بدله به ورکړي الله شکرګزارو ته ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله ترغیب جهاد ته چې جهاد کوئ مرګ په نیټه راځي دا په توره او توبت او دارنګې ظاهري اسبابو باندې نه دی چې چا کوم ځای کې الله چاله مقرر کړی نه هلته راځي خالد بن ولید په څو بارکو کې هغه چې کوم دی نو هغه ښخ شوی او شریک شوی چې الله نصیب کړی وله نو شهادت نو په میدان جنګ کې هغه ورته نصیب نه شو غازي شو راغی واپس ما کان لنفس نه دی مناسب دپاره د اختیار نشته دپاره د یو نفس تموته چې مړ شي الا باذن الله مگر د الله په اجازت باندې کتاب موجله نیټه د مرګ مقرره د هر یو نفس ومن یرید ثواب الدنیا څوک چې اراده لري د بدلې د دنیا نؤتیه منها وربکو موږ ورته د دې نه ومن یرید ثواب الاخره څوک چې اراده لري د بدلې د آخرت نؤتیه منها وربکو ورته د هغې نه په آخرت کې وسنجزي الشاکرین درته چې بدله ورکړو شکرګزارو ته وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیره تشجیع او بهادري ورکړي مؤمنانو ته دا جهاد چې دی داسې په تاسو نو دا چې کوم دی مخکینو انبیاو کړی و او د هغوی سره چې کوم دی په ملګرتیا کې ورسره ډېر کسان جنګېدلي وو ربیونه الله والا وکأی من نبیین او ډېر د انبیاو نه قاتل جنګ کړی معه د هغوی سره په معیت کې په صحبت کې ربیون کثیرون هغه ډلو ډېرو یا هغه الله والا کسانو ډېرو فما وهنون هغې همت نه وبایللی ما د هغه مصیبتونو د وجې نه اصابهم چې هغوی ته رسېدلي فی سبیل الله د الله په لاره کې وما ضعفوا او نه چې کوم دی کمزوري شوي وو وما استکانو نه یې سستي کړې وه هغوی سستي نه وه کړې او د دین د خپرولو دپاره محنت یې کړی او جهاد یې کړی نو تاسو هم مضبوط شئ والله یحب الصابرین الله مینه کوي د صبر کوونکو سره وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا د هغوی خبره او د هغوی چې کوم دی دعاګانې ذکر کوي چې هغوی به په میدان جهاد کې او دارنګې د جهاد په موقع به هغوی د الله نه کومې دعاګانې غوښتې تاسو هم دا دعاګانې وغواړئ مضبوط شئ د الله دین ته ملا وتړئ ما کان قولهم نو وینا د دوی الا ان مگر قال دا چې قالو چې دی به ویل ربنا وزمونږ رب اغفر لنا بخښنه وکړي موږ ته ذنوبنا زموږ د ګناهونو واسرافنا زموږ د زیاتو فی امرنا زموږ په کارونو کې نو چې کوم زیاتې کوم ګناهونه کړي د هغې راته بخښنه وکړي وثبت اقدامنا او مضبوط کړي قدمونه زموږ په میدان جنګ کې وانصرنا امداد وکړي زموږ علی القوم الکافرین په قوم کافرانو باندې وآتاهم الله ثواب الدنیا نو دعا ول الله قبول کړه ورکړه الله رب العزت دوی ته ثواب دنیا او بدلې د دنیا چې فتح او غلبه او کافر او حسن ثواب الاخره او ښایسته بدلې د آخرت کول ورکړي چې دیدار د الله د جنت دی والله يحب المحسنين الله مینه کوي د نیکي کوونکو سره یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین یاره مؤمنانو ته تابعدارۍ د دوستۍ د کافرو نه د کافرو سره دوستي مه کوئ او د دې سره چې کوم دی د دې تابعداري مه کوئ د دې سره یو ځای کېږئ مه کنئ دوی به تاسو له خپل دین نه واړي خپل دین په شکمن کې شبهات به درته واچوي
یا ایها الذین آمنوا د ایمان خاوندانو ان تطیعوا الذین کچای تاسو تابعداري کوئ د هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی یردوکم د دوی واپس کړي تاسو علی عقابکم په پښو ستاسو یعنې دین نه به خلاص کړي او دارنګې مرتد به کړي فتنقلبوا خاسرین نو وګرځئ تاسو تاوانیان ولله مولاکم بلکې الله چې هغه دوست تاسو دی وهو خیر الناصرین غوره امداد کوونکی دی سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب طریقه د نصرت او د مدد د الله چې الله رب العزت د مؤمنانو څنګه رعب څنګه د کافرو په زړه کې اچوي چې داسې امداد یې وکړي چې کافر ډېر وم یو مسلمان لږ او سره د دې نه کافر تیارېږي سنلقي زر د چوبه غورځومږه فی قلوب الذین په زړونو د هغه کسانو کې کفروا چې کفر کړلی رعبه دهشت او یره بما اشرکو په سبب دا چې دې شرک کړلی بالله د الله سره مشرکان دي نو دې کې چې کوم دی څه غیرت نشته دی نه دي چې کوم دی نه بهادران دي بزدله دي ما لم ينزل په سبب د دې چې شرک کړی د الله سره ما دا او سجود لم ينزل به سلطان چې نور راغلی د الله په ایمان سره دلیل الله د هغې په الوهیت او د هغې په عبادت باندې څه حکم مدانه څه دلیل نور رالیږلی او دې د هغې عبادت ومأواهم النار ځای د دې چې کوم دی جهنم دی او بئس مثوى الظالمین ډېر بد ځای د ورکړو دی د ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه جواب د سوال په طریقې د زورنې سره چې هغوی چې کوم دی نو هغه اعتراض کوو چې د الله رب العزت چې کوم دی او وعدې هغه کومې دي او دارنګه چې کوم دی نو زورنه ورکړي هغوی ته ولقد صدقكم الله په تاکید سره رښتونې کړه الله تاسو سره خپله وعده إذ تحسونهم بإذنه کله چې تاسو پرې کول دا کافر د الله په حکم باندې ټولې راغستې وه د فصل په شان وکړ حتی اذا فشلتم تر دې چې تاسو څه شوئ وتنازعتم او تاسو اختلاف وکړئ بالامر په د امیر په حکم کې وعصیتم نافرماني وکړه د امیر من بعد ما رسل دا ان اراکم ما تحبون چې ما وښودل تاسو ته هغه څه تحبون چې تاسو خوښول یعنې فتح ولیده مالي غنیمت ولیده کافر وپش شو هغې نه وروسته تاسو د امیر نافرماني وکړه منکم من یرید الدنیا بعض ستاسو نه هغه څوک چې اراده یې د دنیا کوله دپاره د دینو بعض صحابه وو چې دا غنیمت چې راغونډو نه هغې په دې نیت نه راغونډو چې دنیا خپله سموله خو دا دنیا د دین لپاره چې کوم دی کوله منکم بعض ستاسو نه من هغه څوک یرید الدنیا چې اراده د دنیا یې کوله دپاره د دینو ومنکم بعض ستاسو نه من هغه څوک یرید الاخره چې اراده د آخرت یې لرله د آخرت د ثواب او د اجر اراده یې لرله کوم چې شهادت شوقیان مو دارنګې د آخرت د بدلو اراده یې هغې په هغه ځای پاتې شو ومنکم من یرید الدنیا دا چې کوم کته راکوز شو مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دې آیت د نزول نه مخکې زما خیال ګمان کې راته چې موږ رسول داسې چې د دنیا اراده ده ثم صرفكم عنهم بیا چې کوم دی واړولی تاسو بیا واړول الله رب العزت تاسو لره عنهم د دوی نه کافر چې کوم دی نو په شا کړه ستاسو نه یبتلیکم دې لپاره چې وازمایي تاسو کافر په تاسو پسې راغلل تاسو په شا شوئ دارنګې جنګ شروع شو دوباره امتحان ولقد عفا عنکم په دغې سره الله بخښنه کړې وه د دغې نافرمانۍ د دغې وختي غلطۍ عنکم ستاسو نه والله ذو الفضل نو الله خاوند فضل علی المؤمنین په مؤمنانو باندې د دې تکلیف بدل هم اجر درکوي اذ تسعدون ولا تلوون على احد دی روان شو او بشای نه کتل نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وازمه دی دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ورته چغه وواله نو دی خپل هغې واورېد او راواپس شو بیا اذ تسعدون کله چې تاسو به ته غړې رکایته ولا تلوون او تاسو په شا نه کتل علی احد یو تن ته والرسول پیغمبر چې کوم دی روح مرابللی تاسو آواز یې ورته کوو فی اخراکم د شا طرف نه فاصابکم پیغمبر صلی الله علیه وسلم په میدان کې ولاړ دی هغه ته شا کړو او داسې ډیری ته ختل نبی علیه السلام ورته نارې ولې فاصابکم نو ورسېد تاسو ته غم من غم فاز بغم من پاسه د بل غم نه یو غم د مال غنیمت چې هغه چې کوم دی مال غنیمت ته ولاړ دویم غم دا چې نبی علیه السلام د غم اوازه وشوه فتح په شکست باندې ظاهري شکست میلاو شو غم من په غم باندې لیکئ لا تحزنوا دې پاره چې تاسو غمجن نشئ علی ما فاتم په هغه څه باندې تاسو نه پاتې شو چې کوم مال غنیمت درنه پاتې شو په هغې پسې خفه نه شئ د دې وجې نه چې کوم دی د دې د پاسه بل مصیبت هغه د الله راوست د نبي علیه صلات والسلام ته هغه چې کوم دی هغه زخمونه ورسېدل دي چې د نبي علیه السلام زخمونه ولیدل او دارنګې خپل د ملګرو شهادت یې ولید نو د مال غنیمت او د هغې هغه هر څه ختم شو د هغې د خفګان ختم شو ولا ما اصابکم نه په هغه څه چې رسېدلي تاسو ته خپلو زخمونو بیا نه والله خبير بما تعملون الله خبردار دی په هغه څه چې تاسو عمل کوئ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا د عفو نه وروسته الله رب العزت بله تسلي راولېږله هغه څه شی و هغه چې کوم دی هغه جوته د خوب وه د طلحه رضی الله تعالی عنه نه ډېر پیرې پکې توره هم وغورځېده داسې یو خوب په شان ته یو قسم ده هغه دغه راغی چې بلکل زمونږ چې کوم دی نو هغه ذهنونه وږي شو یو قسم دا صرف د دې لپاره چې د دې دا ذهنونه هغه ریفریش شي تازه شي دوباره او د غم چې کوم دی دا بسپک شي ثم انزل بیا راولېږه الله رب العزت علیکم په تاسو باندې من بعد الغم وروسته د غم نه امنة نعاسا هغه جوته د خوب او پرکالي
ټوټه پرې راله یغشا چې پټه کړې وه دې طایفتن یوې ډله را منکم ستاسو نه کم زیات پریشان او په هغه ټولو باندې دا جوټه راله طلحه رضي الله تعالی عنه ډېره پیلې چې کوم دی توره وغورځېده او بیا چې کوم دی الله ربالعزت بیا ترېنه دا لرې کړه نو د دې ذهنونه پر سکون شو طایفتن قد اهمتهم زورنه منافقانو ته چې کوم شاته پاتې شي هغوی خبر شو چې یاره مؤمنانو سره خو دا چل شوی دی هغوی چې کوم دی نو شانه چې کوم دی نو خبرې شروع کړې په کلي کې دننه مدینه کې بیا موږ ورته نه ویلي چې بهر نه وځو خو زمونږ یې نه منله دا چې کوم دی وي موږ که زمونږ دا ملګري انصار ورسره نه وی تللی دوی ولې قتلېده دغلته زمونږ مني نه خپله چې کوي نو بیا دغه شان نقصان اوچتوي منافقانو خبرې شروع کړې الله ربالعزت د هغوی په جواب وطائفة قد اهمتهم او یو بله ډله وه قد اهمتهم چې په د هغې سره غم کې اچولي وو هغوی لره انفسهم خپلو ځانونو او بیا هلته چې کوم دی نو خپل فکر ورسره هم وکړه ابوسفیان مؤمنان ټول ختم کړل بیا به هغې په مدینې والا چې موږ د نبي علیه السلام امداد کړی په موږ هم چړایي کوي موږ هم قتلوي بیا نو د ځان غم ورسره هم هسې غم اهمتهم غم کې اچولي وو انفسهم دوی لره خپلو ځانونو بیا نو یظنونه دي ګمانونه کول بالله په الله باندې غیر الحق نامناسبه ظن الجاهلیت ګناهونه د جاهلیتو چې دې وي سورت فتح کې راځي چې دې بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا پیغمبر او مؤمنان دا خو بس د هغې اختتام په دې ځای کې بس هغوی باندې اوس شهیدان شي ټول مړه به شي بیا واپس به کله څوک کور ته نه راځي الله ربالعزت مې دا ستاسو هغه باطل ګمانونه دي یقولونه دي ویل هل لنا من الامر شیء شته زموږ دپاره د اختیار د فیصلې نه څه څیز ظاهري چې کوم دی مؤمنانو ته دا وایي چې دې که موږ څه نه شو کولی دا خو د الله له طرف نه ده په زړه کې چې کوم دی دا خبره یو قسم نه مسخره کوله دا چې کوم دی که تاسو موږ له په فیصله کې سیاسي اختیار راکړی وی زموږ په مشوره چلېدی نو دا چل به قول وایه پیغمبره ان الامر اختیارات د فیصلې کول ټول په ټوله لله د الله دي څه چې کوي الله کوي یخفون فی انفسهم دوی دي په خپلو زړونو کې ما هغه څه لا یکون لکه چې تا ته یې ښکاره کوي یقولونه دي وایي لو کان لنا که چېرته وی موږ لره من الامر د فیصلې نه شیء د څه څیز اختیار موږ له په فیصله کې اختیار د فیصلې موږ له راکړلو په مشوره کې زموږ خبره یې منلې ما قتلنا هاهنا نو به قتل کړل شوي موږ دلته دوی خو نه وو قتل کړی شوي خو چونکې دا انصارو دوی په مدینه کې پاتې کېدل او صحابه کرام هم د انصارو نه چې کوم انصار صحابه شهیدان شوي نو دوی هغه داسې حساب لکه نن سبا سیاسیان اکثر چې کوم دی نو په دې باندې سیاست ډېر کوي دا پښتون چې مړ کړی شو دا چې کوم دی دې خاورې کس چې مړ شو دا څوک مړ شوی دا زه مړ شوم دا په دې پښتون چې د ماکو شوی دا په ما وشو دا د هغه د نبي د اسلام دوره منافقان دي د خپل سیاست یې چلو دا څوک مړ شو په میدان احد کې چې مړ شو خو زه مړ شوم که نه ما قتلنا هاهنا موږ نه قتل کړی شوي دلته قولو وایه پیغمبره لو کنتم فی بیوتکم که چېرې وایي که چېرې یې تاسو لو کنتم که چېرته یې تاسو فی بیوتکم ستاسو په کورونو کې لبرز الذین وخامخا را به شي هغه کسانو ته ښکاره به شي مخامخ به شي هغه کسانو ته کتبه علیهم القتل چې مقرر شوی دی په هغې باندې مرګ الی مضاجعهم خپلو بسترو ته مرګ چې الله مقرر کړی دی نو که ته د احد میدان ته ځې او که په مدینه کې په کور کې کښېنې خو دا به تاله راځي که په بستره کې به میدان جهاد وي وليبتلي الله ما فی صدورکم دې لپاره چې امتحان وکړي الله ربالعزت ما په هغه څه باندې ښکاره کړي الله ربالعزت هغه چې فی صدورکم چې په سینو ستاسو کې وليمحص دا امتحان د دې لپاره ښه چې منافق د زړه هغه چې کوم دی هغه ګند او وړا سبار راوځي دی به خبرې شروع چې کله امتحان راشي وليمحص ما فی قلوبکم دې لپاره چې سبا به مونږ هغه څه په ستاسو کې دا د مؤمنانو لپاره ستاسو په زړونو کې کوم شک شبهه او کوم پاتې وي هغه ترې ولیدل خو دارنګې ستاسو زړونه چې کوم دی هغه مضبوط شي ورته ولیدل والله علیم بذات الصدور الله چې کوم دی پوه دی په رازونو د سینو باندې ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان تسلي صحابه کرامو ته الله ربالعزت چې کوم دی دوی ته د ظاهري شکست او غلطۍ یې معافي کړې ان الذین یقینا هغه کسان تولوا چې واړېدل منکم ستاسو نه یوم التقى الجمعان په ورځ د مخامخ کېدلو د دوو ډلو انما استزلهم الشیطان یقینا ویولي دوی لره شیطان په بعضې ما کسبو په سبب د بعضې هغه کارونو چې دوی وکړو چې د امیر نافرماني وکړه نو شیطان وښویول دلته چې کوم دی هغه سلل ښویدل د ښویدلو لفظ یې استعمال کړه د ادب تعبیر صحابه کرام په دغه وخت کې چې کوم دی نو دین دا خطایي شو وه کوم انسان چې وپوهېږي نو دا قابل رحم قابل اعتراض دی چې په ده باندې اعتراض وکړي دارنګې څوک چې پوهېږي نو هغه بې اختیاره وي په خپل اختیار څوک پوهېږي نه ځان څوک په زوره نه پوهېږي بې اختیاره نو بغیر د ارادې نه الله ربالعزت چاله چې کوم دی نو هغه عذاب او دارنګې هغه سزا نه ورکوي چې بې ارادې کار کې وشي ولقد عفا الله عنهم الله معافي کړي وه دوی نه ان الله یقینا الله ربالعزت غفور بخښونکی دی حلیم صبرناک ذات دی یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا مؤمنانو ته خبرداری او دارنګې زورنه په تقلید د منافقانو چې منافقانو په شان کېږي همه د هغوی په شان خبرې ونه کوي یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو لا تکونوا مه کېږئ کالذین په شان د هغه کسانو کفرو چې کفر یې وکړه
چې منافقت یې کړی وقالو دوی ویل لاخوانهم خپلو وروڼو ته چې کوم حقیقي مؤمنان وو دارنګې صحابه وو او د حقیقي ایمان یې راوړی او دارنګې جنګ یې کوو اذا ضربوا فی الارض کله چې دې سفر کې په ځمکه کې ضربوا فی الارض چې د دین د تعلیم دپاره او دارنګې د دین د خپرولو دپاره سفر کې په ځمکه کې یعنی تعلیم وي د دین یا د دین داعي تبلیغ کوي او دارنګې به سفر دپاره وځي هغه ته به دا خبرې کولې دارنګې او کانو غزا یا وي دې غازي یعنی روان وي د جهاد دپاره ځي دي ورته ویل او کانو عندنا ما ماتو که چېرته ودوي زموږ سره نو دوی به نه مړه شوي او ما قتلو نه به دوی قتل کړی شوي دا خبرې دي صرف د دې لپاره کوي لیجعل الله ذلک حسرة فی قلوبهم دې لپاره چې وګرځي الله ذلک دا عقیده د دوی چې یاره مرګ چې کوم دی نو دا په دغه کې په میدان جنګ کې دا په کور کې نشته دې لپاره چې وګرځي دا حسرة افسوس په قلوبهم په زړونو د دوی کې دا افسوسونه به کوي دي والله یحیی و یمیت الله رب العزت باندې کولم نه کول کوي مرګ د چا په لاس کې نه دی نه په میدان جنګ کې دا د الله په لاس کې الله مړه کول ژوندي کول کوي هغه بیا په میدان جنگ کې او په بستر باندې والله بما تعملون بصیر الله پاس باندې تاسو عمل کوئ کړي ولا ان قتلتم فی سبیل الله که چېرې قتل کړئ شئ تاسو په لاره د الله کې او متم یا په خپل مرګ باندې مړه شوئ یعنې د الله په لاره کې وجنګېدئ شهید کړی شئ یا واپس راغلی غازیان شوئ او متم یا په خپل مرګ مړه شوئ او غازیان ویل مغفرت د الله طرف نه وعده د مغفرت من الله طرف د الله نه ورحمت او د مهربانۍ رحمت وعده ده خیر غوره ده مما لا غسل يجمعون چې دي جمع کوي چې د دنیا مال دولت جمع کوي او د هغې د وجې حال پرېښودلې د الله مهرباني د الله رب العزت د طرف نه مغفرت دا د دې نه غوره دی ولا ان متم که چېرته قدم مړ شوی تاسو په خپل مرګ باندې او قتلتم یا قتل کړی شئ لا اله الله تحشرون خامخا الله طرف ته به تاسو جمع کړی شئ نو ځای د ورتلو ټول یو دی هلته به بیا پته لګي فبما رحمة من الله او بس په سبب د رحمت د الله له طرف نه لین طرف نه نرم شي دي ته صحابه کرام هغه چې کوم نه په دې ظاهري غلطۍ باندې نبی له صلوات والسلام هغې سره سختونه کړه الله رب العزت ورته دې نرم کړو الله رب العزت د ده په زړه کې رحم اچولی ولو كنت فظا غلیظ القلب بس که چېرته وې تو فظا غلیظ القلب فظا بدزبانه غلیظ القلب سخت زړه والا لانفضوا همغه خواره شي به ودي من حولک ستانه ګیر چاپېره یعنې تا ته به راغونډېدله تا نه به چې کوم دی هغه خواره شي و ستا خواله بیا نه راته فاعف عنهم نو بخښنه کوه دوی ته مخ ترې اړوه او دارنګ د دوی د غلطو معافي کوه دوی ته واستغفر لهم ستا حق یې ضایع کړو نو ته دې مخ اړوه معافي ورته کوه واستغفر لهم که د الله حق یې ضایع کړو نو بخښنه غواړه د دوی لپاره وشاورهم مشوره وکوئ د دوی سره فی الامر په کارونو کې مشوره ورسره کوه فاذا عزمت نو کله چې تا چې کوم د اراده د یو کار وکړه فتوکل علی الله نو ځان وسپاره په الله باندې بیا مشوره وکړه او د یو کار اراده وشوه فیصله وشوه بیا په الله باندې توکل کوئ او عمل کوئ ان الله یقینا الله یحب المتوکلین مینه کوي د ځان سپارونکو توکل کوونکو سره ان ینصرکم الله فلا غالب لکم رد په شرک تصرف باندې دارنګې ختمول د افسوس د مؤمنانو چې تاسو افسوسونه مه کوئ الله رب العزت چې له چا سره وي نو هغوی غالب وي هغوی باندې څوک غالبه کېدلی نه شي او که چېرته الله رب العزت معیت ستاسو سره نه وي نو د الله نه بغیر بل څوک ستاسو امداد نه شي کولی ان ینصرکم الله که چېرې امداد کړی وي ستاسو الله رب العزت فلا غالب لکم نشته په تاسو باندې زورور څوک بیا وان یخذلکم او که چېرته پرېږدي الله رب العزت تاسو فمن ذا الذي نو څوک دی هغه کس ینصرکم چې امداد وکړي ستاسو ینصرکم چې امداد وکړي ستاسو من بعده وروسته د پرېښودلو د الله نه چې الله پرېښودی نو بیا څوک دی چې ستاسو امداد کوي وعلى الله په الله باندې فلیتوکل المؤمنون ځان دې وسپاري مؤمنان وما كان لنبي ان يغل دا بل زجر منافقانو ته چې منافقان وایي نبی علیه الصلاة والسلام زمونږ چې کوم دین صفات ولې بیانوي موږ څه خبره کړو نه نبی علیه السلام ډایرکټ چې کوم دین هغه هغې بیانو کې وایي چې وحي راغلی وحي صرف زمونږ باره کې راځي دارنګې دا دویم اعتراض د هغوی په مالي غنیمت په نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه السلام په مالي غنیمت په تقسیمولو کې چې کوم دین هغه انصاف الله وی وما كان لنبي ان يغل ندي مناسب شایان شان ندي مناسب ندي د پیغمبر سره یغل چې خیانت وکړي ومن يغل چې خیانت وکړي راته بګي بما غل ما سمای چې خیانت کړي په ورځ د قیامت دا چې څه قسم خیانت وکړي قیامت په ورځ هغه ورسره یې راځي ثم توفى كل نفس بیا په پوره توګه بدل ورکړي هر یو نفس ما دا هغه عملونه کسبت چې کړي او هم راځي د مونږ د دین وکامونه کړی شي فمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله خیانت نه بچ کېدونکي د الله رضا پسې کوونکي هغوی او دارنګې چې کوم دی څوک چې د الله په غضب کې راګیر شي خیانت کوي دوی دواړه برابر دي ابا من اتبع هغه څوک چې تابعداري کوي رضوان الله د الله د خوند د الله د رضا فمن په شان دا چا کېدلی شي باع بسخط من الله چې راګیر شي د الله په غصه کې ومأواه جهنم وځای د جهنمي وبئس المصير ځای د جهنم دی وبئس المصير ډېر بد ځای دی د ورتلو
لهم درجات عند الله ای لهم درجات عند الله د دوی لپاره درجې دي د الله څخه دا خاوندان د درجو د الله څخه والله بصير بما يعملون الله لیدونکی دی په هغه څه باندې چې دوی عملونه کوي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا احسان د الله په مؤمنانو چې داسې نبي راولېږو دا د الله احسان دی چې داسې صفاتو باندې چې موږ نه لقد من الله بتاكيد سره احسان کړو الله رب العزت على المؤمنين په مؤمنانو باندې إذ بعث فيهم رسولا کله ولېږو په دې کې هغه پیغمبر استاد من انفسهم د دې رسول او بندو يتلو عليهم تلستلم ودي باندې آیاته زمایات او احکامات ويزكيهم وقاول دوی لره دا اخلاق رسول او دارنګي دا غلط رسول رواجونه دارنګي دا بد اخلاق او هغه پاکول او علمهم او خبرې دوی د کتاب قرآن او حکمت او دارنګي سنت والحکمت اسرار د شریعت او رازونه د شریعت دارنګي چې کوم د سنت وین قانون من قبل اگر دوی مخکې دي او یقینا دوی مخکې دینا لفظ ولاد مبین هم په گمراهی ښکارا کې د دین دراتلو نه مخکې د جاهلیت په تیارو راغلي اولما اصابتهم مصیبه قد اصبتم مثلها د دې ځای چې کوم د زورونه منافقانو ته او د منافقانو د سوال چې هغه شکست ولې راغلی دا جواب اولما اصابتهم هغه چې ورسېږي تاسو ته مصیبت قال اصابتم متاکي سره رسېدلې مثلها د چند دې چې کوم نه تاسو مقابل ته قلتم ویل تاسو ان هذا لكم طرفنا دا مصیبت راغی قل هو من عند الله منافقانو ته یو ظاهري سبب ته کوم نه نسبت کوي هو پیغمبر هو من عند انفسكم تاسو د ځانونو طرف نه دي تاسو د ودی نه چې تاسو مستی کوو او تاسو جهاد نه کوو دا د وجه نه مصیبت راغی ان الله يكن الله على كل شيء قدير په هر څه قدرت لري وما اصابكم يوم التقى الجمعان بهم سبب چې کوم نه حقيقي مؤثر حقيقي چې مصیبت او دارنګي فتح او دارنګي شکست راځي د الله تعالی طرف نه اما اصابكم ما چې رسېدلی تاسو یوم التقى الجمعان مصیبت په ورځ دی هغه ورځ ما هم کېدل او تطورلو فبإذن الله د الله په حکم باندې وليعلم المؤمنين او حکمت دا د لپاره چې ښکار کوي الله غوښتل مؤمنان او حقيقي مؤمنان وليعلم الذين نافقوا د لپاره چې ښکار کوي الله هغه چې منافقت کړل منافقان دي وقيل لهم ويل شديدا تعالوا راشقاتلوا في سبيل الله جل الله فلا لكم جميعا وبتبعوا بها دفاعكم کله د منافقانو ته ویل شي چې راشه چې د الله په لار کې جهاد یا چې موږ خپل دفاع قانون دی ویلانو نه موږ تعالی الله تعالی کوم چې موږ د جنگ په طریقه پوي دي موږ ستاسو تابعداري کړې و موږ له چې کوم دی نو د جهاد چل نه راځي د جهاد چل نه راځي چې د ټول خلک چې کوم دی نو د وټه طرف نه نیوي د سوبې نه نیوي او کنه د بار طرف نه نیوي دارنګي ټوپک د خلک د شپېلې نه نیوي او کنه د ګنداخ نه نیوي دا خلک چې کوم دی په وګ کې دي شپېلې ولا شاته راړي کومه ته راړي موږ له دا چل نه راځي د جنگ په طریقه موږ نه پوي دا دغه غباني موږ له د ټولې د ډال نیولو د نيزي نیولو چل نه راځي موږ د کفر ته یو مې په دغه ورځ باندې اقرب ډیر نږدې دي مې د دوی له ایمان ته اصحاب کرام او د مؤمنان ایمان ته څور نږدې دي د دې دغه خبره او دا کارونه دغه ورځ باندې دا دي کفر تر زیات نږدې کوي د دین ایمان ته یقولون بافواههم وایي په خپل قلوبانه ماغه ليس في قلوبهم چې نشته هغه پزنون د دوی کې دې پزنونو کې دغه خبرې نشته دا بهانه ده چې پزنون د دې کې منافقت دي حقيقي مؤمنان نه دي والله اعلم ډېر خو وایي بما پاسمان یکتون دي پټي الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا دا غدلګان دي الذين موصول لپاره د حقارت الذين دا غدلګان دي بغیر طریقالو چې دی وایي اخواني خپلونو دا وقعدوا په خپلم ناسي وغي ته وي لو اطاعونا کجیدي زمو تابعداري کړې ما شوی زمون تابعداري کړو زمون خبره منل وي چې جنگ نه وي تل دی ونو قتل شوی ولوای پیغمبر فدروا عن انفسكم الموت الذي قد قل ظالمنا دا مرګ ان كنتم صالحين کو چې تاسو رښتونی تاسو وایي چې جنگ قتل او دارنګ مرګ دا چې کوم نه په میدان جهاد کې دي تاسو د پلان نیکولې په خپل مرګ کې دارنګ ځان نه مرګ لري کوي دا واقعي دا مرګ چې کوم نه په میدان جهاد کې یو بکار چې تاسو ټول مرګ باندې وي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا وګمان مکو په کسانو باندې چې قتل کړي شو شهید کو شو د الله په لار کې آباد او واپس ورو ولا احیاء بلکې دي باندې عند ربهم د الله څخه یو رزقون دي رزق ورکول شي هغه اخروی ژوند باندې برزخی ژوند باندې باندې او اعلی ژوند د دنیا د ژوند او رزق ورته ورکول شي فرحین بما آتاهم الله خوشاله دي په هغه سمانه چې الله ورته ورکړي دي من فضل د خپل فضلنا ويستبشرون بالذين خوشاليږي په هغه کسانو باندې چې لم يلحقوا بهم چې هغوی نه دي یوځای شوي د دوی سره من خلفهم وروسته دوی نه چې کوم کسان ورپسې په دغه لار روان دي جهاد کوي نو دوی په هغوی باندې چې کوم دی نو خوشالېږي بنعمت
الله خوف علیهم دا چې نه به یره په دوی باندې ولا هم یحزنون نه به دوی غمجن شي یستبشرون بنعمت من الله زیری حاصلې خوشحالېږي په نعمتونو باندې طرف د الله نه او فضل الله باندې وأن الله یقینا الله رب العزت لا یضيع اجر المؤمنین نه ضایع کوي اجر د مؤمنانو الله رب العزت د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي الذين استجابوا لله مؤمنان کوم کسان دي داږي چې کوم صفات ذکر کوي مؤمنان هغه کسان دي استجابوا لله قبولتیا وکړه د الله د احکاماتو د الله احکامات ومنل والرسول د پیغمبر من بعد ما رسول داینا اصحابهم قرطو رسول دي ته کوم مصیبتونه تکلیفونه ورته ورسېدل هم بیا مضبوط ولاړ دي په خپل ایمان باندې للذین احسنوا د پاره د کسانو چې نیکی وکړه من دوینا نیکی وکړه مضبوط پاتې شو دي دین باندې جهاد او قوت تقوزان او ساتل سستیانه اجر عظیم اجر ډېر لوی دی پر لوی اجر دی الذين قال لهم الناس وكل د مؤمنانو ذکر کوي دا مؤمنان هغه خلق دي قال لهم الناس چې دي تا منافقان او دارنګ جاسوسان راغلي ورته وی چې دا ډېر مخلوق راغلی او سم جمع شو دي ټول مکه در په یو ځل نه وکړه ان الناس قد جمعوا لكم يقينا خلق ټول په ټول راجمع شوی تاسو واخشوهم يريغون فزادهم ایمانا دا خبره او دا دنکی او دارنګ دا يرول زیاتې دي لره نور ایمان او فزادهم زیات دي لره دا خبره ایمان نور ایمان دي په ایمان نور مضبوط شو ځان څومره ډېر راضي ان شاء الله ګټو وکړي وقالوا حسبنا الله ودي وكافي من الله ونعم الوكيل سرستلم وعده فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فانقلبوا ثمرة التوكل چې په الله ځان وسپاره او جهاد وکړو فانقلبوا بنعمة من الله وبشدي بنعمت باندې طرف د الله نو د فضل باندې دې کې اشاره ده هغه بدر صغرا ته کله په وحود کې چې کوم دین دی واپس شو او دا غزا ته چې کله راټول شو نبی صلی الله علیه وسلم خواته او کافر چې کوم دین راځم شو کافر باندې روح جاری شو کنه هغه وخت مؤمنان ډیر کمزوري شو ډیر زیات چې کوم دین زخمیان شو شهیدان وړي نو دي چې کوم دین په دې روح نبی صلی الله علیه وسلم او عمر ابو بکر دي چې کوم دین او زید د صحابه راغون شو هغه چې کوم دین تاسو په عمر باندې الله نبی درکشته کنه عمر درکشته کنه ابو بکر درکشته کنه نبی اسلام جواب ورکړ چې لا ته ومنه هغه چې شروع کړه لا ته ومنه چې کوم دی وګټله هم د پاره چې کوم دی لا ته ومنه د استاو لپاره سو امداد کوونکی ان شاء الله یو نبی صلی الله علیه وسلم आवाज ورکړ او ته وایي چې لنا مولا ولا مولا هم د پاره چې کوم دی هغه امدادي شته الله استاو لپاره نشته او دا رنګ د دې په میاس کې چې کوم دی دا خبرې وشوي او بیا هغه په شو کافرانو باندې روح راغی په شو دا غسین او جنگ یې ونه کړی شو ان شاء الله بل کاله په بدر کې بیا کو صحابه کرام هغه چې کوم دی د بدر هغه مقام چې کوم دی د جنگ لپاره متعین کړ چې دوباره بل کاله بیا جنگ نو په هغه کال باندې دي چې کوم دی روحا مقام پورې راغله خو دې خو چې کوم دی همت نه کړی شو صحابه کرام نبی له صلوات والسلام هغه چې کوم دی بدر صغرا د بدر مقام ته لاړل ولته چې کوم دی دی هغه دلا او پورا لخر ته لاړ او تجارت یې وکړه او خو چې کوم دی ګټي مو کړو دا منافقان او کافر چې د مکه مشرکان دی هغه روحا مقام پر راغله ولته چې کوم دی ډبې وګړولې دا چې کوم دی شرابونه وسکل او چې سیدان سره وړو هغه وخړو سر کې واپس لاړ وسوګه جنگ وکړو موږ چې کوم دی مؤمنان موږ واپس لاړو نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنان بدر خوان لاله په بدر کې چې کوم دی التا بازار لګي تجارت او شودارنګ چې کوم دی په کې هاو منافع مو کړی او شکست هغه ته ملا شو فتح مؤمنانو دا ځکه چې کوم دی دشمن واپس وتښتید الله رب العزت می فانقلبوا وقشوا دا صحابه کرام بنعمت الله بنعمت الله باندې فتح او فضل باندې چې هغه مال تجارت ګټه ولم يمسس نور رسول الله ته په دې کې سو تکنیکو نس ظاهري زخم او نس مال نقصان شوی ګټه یو کړه خپل تجارت او واپس لاړ وتبعوا رضوان الله تابعداري کوله د الله درضا والله والله چې رسول فضل او فضل عظیم ډېر انما ذلكم الشیطان يخوف اولیاءه بخول د مؤمنانو د مکر او فریب د جاسوسانو دا جاسوس راغی تاسو ته یو چې کافرانو د جمع شو د خبره مونږ وکړي دا چې کوم دینو د هغه کافرو دوست دی شیطان دی چې کوم دی دغه امداد کوي ان شاء الله کامیاب بنشي انما ذلكم الشیطان یقینا دې صفاتون والدا شیطان دی چې تاسو یې وی چې را کوله مقدر بس راوته نو دا شیطان دی يخوف اولیاءه یری تاسو لرا اصل کې يخوفكم من اولیاءه تاسو یې راولای د خپل دوستانو نه یا يخوف اولیاءه چې یری خپل دوستانو یعنی تاسو چې کوم دی د کافرونو نه یری ولا تخافوا هم یریږي د دوی نه وخافوني زمانه یریږي ولا تخافوهم وخافوني ما يريګي دینه زمانه یریږي ان کوتم مؤمنین چریه تاسو مؤمنانو چریه تاسو مؤمنان یو زمانه یریږي کافرونو نه یریږي ولا يحزنك غم جنني کی تعالی الذين عاقسان يسارعون في الكفر چاغي تادي کوي په کفر کې
کوم منافقان وتښتېدل نو په هغوی پسې مه خفه کېږه. انهم یقینا دوی چې لن یضروا الله شاید دي ضرر نشي رسول دین د الله ته هېڅ څیز یرید الله اراده کوي الله رب العزت الله یجعل دا چې ونګرځوي لهم دوی له حظا څه حصه فی الآخرة په آخرت کې ولهم د دوی لپاره عذاب عظیم عذاب ډېر لوی. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن یضروا الله شیئا یره د آخرت عام کافرانو ته پس د خاصه ان الذين يكننا كسان اشتروا الكفر جواي غستوي كفر فهي كفر بالایمان او بدل د ایمان کې لا یذر الله شیئا ضرر نشي رسول الله ته هیڅ ولهم د دوی لپاره عذاب الیم عذاب درناک. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم کافر د دنیا په مال دولت نه دوکه کیږي. ولا يحسبن الذين غمان دي نه کیا کسانو کفروا کفر کړل انما نملي لهم یقینا مهلت ورکړل دوی ته خیر لانفسهم چې کني دا مهلت به غوړه شي دوی لپاره خیر چې کني دې کې څه فائدہ نه دوی لپاره. انما نملي لهم یقینا موږ دې چې کوم مهلت ورکو دوی لپاره یزدادو اسم دې لپاره چې نور ګناونه زیات کی زیات مهلت ولدي ورکو چې د خپل دغه پورا استعداد پورا ښکارا کی او دا رنګ چې کوم له ګناونه وکړي. ولهم عذاب مهین دې لپاره د عذاب سپکونکي. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ندی الله رب العزت چې پرې د مؤمنانو لپاره په هغه حالت باندې تاسو یې پاغي باندې حتی تر دې پورې یمیز الخبيث من الطيب چې جدا کې خپلیت هرانګي بيدینه مشرک او منافق من الطيب د پاک نه د پاک مؤمن نه چې خالص مؤمن دی او مضبوط عقیده دی او حقیقت مؤمن دی چې هغه د منافق نه جدا کی. وما كان الله ندی الله رب العزت دی او حکم عن الغیب چې تاسو په غیب خبردار کی د غیب وحی تاسو تکینه چې تاسو څنګه په غیب خبردار کی. او الله رب العزت د منافق د جدا کولو دا طریقه وښودله چې کله کله به ظاهري امتحان او شکست راځي د لپاره چې هغه منافق هغه ته جدا شي. لكن الله رب العزت یجتبی من رسله ورکی د خپل انبیاءونو مې یشاء چاله چې خوښ شي. فآمنوا بالله ایمان لرئ په الله او رسوله د الله په انبیاء باندې وین تو پینو چې تاسو ایمان لرئ او تاسو ځان بچ پر سستیانه فلکم اجر عظیم تاسو په دې اجر لوی. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله اعاده مضبوط انفاق ترعيب دي حال اجتهاد مالي تجمال لګوي د الله په دین باندې. ولا يحسبن الذين يبخلون وګمان نه کوي هغه کسان یې بخلون چې یې بخل کوي بما په مال باندې آتاهم الله چې الله ورته ورکړل من فضل د خپل فضل نه دې بخل نه کوي په هغه مال باندې چې الله ورته ورکړل د خپل فضل نه هو خیر لهم چې پیدا به ور شي دوی لپاره چې بخلو کې هر چیز کې د الله د پاره پیدا وي دنیا کې پکار شي. بل هو شر لهم بلکې دا چې کوم دینو شر بلکې دا چې کوم دینو خیر نه دی دې لپاره بل هو شر لهم بلکې دا چې کوم دې شر دی دوی لپاره. توقون نظر د چې دا به توق پکړی شي زنجیر به جوړ کړی شي او توق به جوړ کړی شي او د دې غاړو ته بوال جوړ شي. ما هغه مال بخیلو چې دې بخل کړل به پای باندې یوم القیامت پروز د قیامت هم مال چې دې بخل کړي د الله په لار کې نه خرج کړي د مال په آخرت کې زنجیر او توق به جوړ کړی شي د غاړې ته بواب واستول شي او د ته به وی راځه جهنم ته به ورمخ کی. وللذین میراث السماوات ولله میراث السماوات الله لره میراث د اسمانونو دی ولر زمکو دی الله وارث د زمکو د اسمانونو دی دار سره الله دی والله ته وفات کیږي د الله په لار کې خرج کوي. والله بما تعملون خبير والله پاسمانه تاسو عمل کوي خبردار دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء د دې زینا اوس د منافقانو خبره ذکر کوي چې هغه په بعض مجالسو کې کوم دا خبره وکړه او خندنه کو یو قسم لچې د الله پیغمبر وایي چې د الله په لار کې خرج کړي نو ولې الله چې کوم دی غریب دی یا به وی الله غریب دی او موږ مالدار یو الله زموږ چې کوم دی نو غواړي نو الله رب العزت دغه خبره چې کوم دی نه کړ چې دا ډېر بد صفت دی. الله رب العزت چې کوم دی نو هغه مالدار دی الله تاسو دغه احتیاج او دارنګ څه دغه نشته تاسو د دې مالونو الله محتاج نه دی ضرورت ورته نشته تاسو چې خرچ کوئ د دې فائدہ به تاسو ته پاره. لقد سمع الله فتاکي سره اورید الله قول الذين منا دا کسان قالوا چاوي ان الله یقینا الله فقير محتاج دی زمونږه بالونو ته محتاج و نه اغنیا موږ چې کوم نه بے پروايو موږ چې کوم نه مالدار بے پروايو زمونږه چاته احتیاج نشته دی والله غریب دی الله زمونږ مالونو ته محتاج دی. نعوذ بالله سنكتب ما نقول الله عزت چې دوی موږ ما هغه قالو چې دی وای هغه بکواس او هغه فزول خبره چې دی کوي دا موږ دی وقد لهم او قد لو الذي انبياء ولا بغير حق بجرم هیڅ کوم انبیاء به جرم وجنی هغه موږ لیکلي ان شاء الله بدله ورته ملاويږي ونقول موږ وایو او به وایو موږ ته په قیامت کې ذو کو سکه عذاب الحریق عذاب سوزون کې ذالک بما قدمت ایدیکم علت د عذاب عذاب ورته ولې ملاويږي ذالک بما په سبب د قدمت ایدیکم مخکې لګري د لاسونو تاسو کوم عملونه تاسو کړیو هغه چې کوم دی د ثواب قابل نو د عذاب قابل
وان الله ليس بظلام للعبيد والله چې ظلم نه دی هیڅ ظلم کوونکی په هیڅ یو بنده باندې الله معمولی ظلم په چا باندې نه کوي هر چاته به دغه د عمل بدله ملاویږي الذين قالوا ان الله عهد الينا بل ذکر د بلې ګستاخۍ د یهودو چې په الله باندې دروغ وایي الله رب العزت چې کوم دی نو موږ نه دا وعده اخیستې وه چې موږ به د یو پیغمبر تصدیق تر رایې پورې نه کړو تر څو چې هغه داسې قرباني نه وي راپېښ کړي چې هغه اور وسوځي اور یې وخوري دا به چې کوم دی د هغه د حقانیت نښه وي د نبي علیه صلات وسلام باره کې داسې قسمه خبره په تورات کې یا په انجیل کې نه وه دا د ځان نه وي الذين کسانو قالوا فی دي وایي ان الله یقینا الله عهد الینا زموږ نه وعده اخیستې ده الله نؤمن لرسول چې موږ تصدیق د یو پیغمبر نه کوو ایمان به پرې نه راړو حتی تر دې پورې یأتینا چې راتلو کې موږ ته بقربانې په یو قربانۍ باندې تأکلهن چې وسوځي هغې لره پورې وسوځي ولوی پیغمبره جواب قد جاءکم رسول من قبلي ساکي سر راغلي تاسو ته انبیا مخکې زمانه بالبینات په واضحه دلایلو باندې خپل دلایل درته راوړي و صبر ادارې په صحیح کو باندې خپل دلایل راوړي ول کتاب المنیر په کتاب ښکارا باندې وحی دلایل راوړي هر قسمه دلایل درته راوړي قبل مخکې زمانه بالبینات په ښکارا معجزو باندې و بالذي وقاغ معجزه باندې قلتم چې تاسو غواړئ تاسو وایئ ولما قتلتموهم تاسو ولې وجل که تاسو واقعي دا معجزه غواړئ او په دې باندې تاسو ایمان راوړئ مطمئن کېږئ مخکینو انبیاو خو چې کوم دی تاسو دا معجزه غي راوړې وه تاسو ولې هغه بیا قتلول معلومیږي داسې چې زه د عناد دی درکړي ولما قتلتموهم ولې تاسو قتل کړي وو هغوی ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتوني فإن کذبوک فقد کذب رسول نبي علیه صلات وسلام ته تسلي ورکړي چې که دري دي ستا خبره نه مني او ستا تکذیب کوي مخکینو انبیاو تکذیب هم دی کړی وإن کذبوک هم دي که نسبت د دروغ کوي دي تا ته فقد کذب مدا کې سره نسبت د دروغ وکړی شوی رسول انبیاو ته من قبلک مخکې ستانه جاءوا بالبينات راغلي وغي په واضح دلایل او غلو باندې او زبر په صحیحو باندې نقلي دلایل باندې او کتاب المنیر په کتاب روحانه باندې وحی راوړی و كل نفس ذائقه الموت ترغیب جهاد مالی او بدني تا كل نفس ذائقه الموت هر یو نفس چې کوم دې سکون کې د مرګ دین د الله په لار کې او جنگي مال لګوي مرګ حاصل یو ورځ راتلونکې دی چې مړ شوی نو په جهاد کې مړ شو نو چې کوم دې شهید بشي اعلی مرتبه ورته حاصل شو مال دې ولګاو نو اسیم مړې پاتې کیږي بدل وانما توفون اجورکم یقینا تاسو ته پورا بدلې درکول شي تاسو یوم القیامت په ورځ د قیامت ومن زحزح عن النار څوک چې بچ کړي شو د اور د جهنم نه او دخل الجنت او جنت ته داخل کړي شو په تاکي سره دې کامیاب شو فقط فاز نو دې کامیاب شو ومن حیات الدنیا نه د ژوند د دنیا الا متاع الغرور مگر سکه دوکي ذائقه ده او دارنګ چې کوم متاع الغرور هغه مزيدي د دوکي او څو ورځې چې کوم د ژوند دا دوکي ژوند او دوکي او مزي او ظاهري او واخلي بیا چې کوم د آخرت هغه امتحان او اصل میدان هغه دی دا تبلون فی اموالکم وانفسکم جهاد او انفاق هغه تاسو به کوم د امتحان په وړي تاسو باندې مبارک د والو تاسو نفسونو تاسو کې مالونو کې چې مال د الله په لار کې لګوي کنه خو نفسونو کې چې جنگيږي د الله په لار کې کنه د خپل ځان سودا د الله سره کوي کنه ولا تسمعون او هغه واورئ تاسو من الذين داغسانو نه اوتل کتاب چې ورکړی شوی د ورته کتاب ورکړی شوی د ورته تورات من قبلکم مخکې تاسو نه من الذين داغسانو نه شرک کړل مشرکان دي اذان کثیر را دي بدې ډېرې وان تصبروا چې تاسو صبر وکړو مضبوط شي په دې باندې وتتقوا ځان بچ کړئ سستیانه فإن ذلك لباس یقینا دا من عزم الامور دا مضبوط کارونه دي من اوامر العظام هغه مضبوط کارونه او لوی د اجر او د بدلو کارونه تاسو په میدان جهاد کې مضبوط شئ سستیانه ځان بچ کو دا چې کوم دي دا هغه لوی کار دی په دې باندې بدل درکوي وإذا أخذ الله ميثاق الذين کله چې بد واغست الله رب العزت او وعده د هغه سامو کتاب چې ورکړی شوی وته کتاب تورات لا تبينونه للناس جهامها بیانوي بدیل را خلق ته تاسو درنه کوي ولا تكونوا پټوي بدیل را نه کته تاسو درنه کو د دین علم چې کوم دی ونه پټوي دا رنګ د دین اسلام حقانیت باندې پټوي حدیث کې راځي من سو اله عن علم فكتمه الجم بلجام من النار چانه د علم د مسلې باره کې تاسو کړی شو د چې کوم دی د هغه مسلې پته وا او د پټ کړه د تبر قیامت پر د اور واګي واچوي شي نو هر انسان په نسبت سره هغه مسلې ته چې معلومه دی عالم دی دنه د دې مسلې باره کې تاسو شون دی چې کوم دی نو پای کې خپل علم هغه وخت تخی د چې کوم دی د موس مسله دا هر څه مسله د چې ته معلومه ده په نسبت سره هغه مسلې ته چې کوم دی هغه عالم دی
ولا تکتمونه او پټوی باندې دی لره ودم فنبذوه نو غرزو دی کتاب لره وراء ظهور مستر شاګانو نو وشتر او دی واست به پای باندې سمنن قلیل دنیا لګه خوخه کدی په بدلګي دنیا او سما اشترون ډیر بد دی هغه چې دی خوخی لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ګمان مکو پاکستان باندې چې دي چې کوم د خوشحالي کې پاس باندې اتو چې دي ترات لګي حق پټي او پای باندې خوشحالي کې ځکه دنیا به خسته کیږي او يحبون او دي خوخي اي احمد دا چې دي صفات وکړي چې بما پاک قانون نه به خلک دي نه کړی روزمار دي خپل صفاتونه کوي ادارنګ په زور دا خبره دا چې کوم د خوخي چې خلک زموږ صفاتونه کوي کار کړي نه او د دې لپاره چې خلک زموږ صفاتونه کوي او يحبون دي خوخي يحمد چې دي صفات بیان کړي چې بما پاک قانون نه به خلک دي کړی نه دي ولا تحسبنهم ګمان مکو په دې باندې مفاده تند کامیابی د خلاصي من العذاب د عذابنا دې ګمان دا مکو چې دې به الله د عذاب نه خلاص شي ولهم عذاب الیم دې بعد عذاب دردناک ولله ملک السماوات والارض الله له اختیار د اسمانونو د اسمانو دی والله على كل شيء قدير الله په هر یو څه قدرت لري ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل خاتمه د صورت کې نو دلایل په توحید باندې توحید مسله ذکر شو دلایل یقینا په پیدائش د اسمانونو د اسمانو کې اختلاف الليل او اختلاف د شپې او نهار د ورځې کې لا آیات ها معنا د عبرت دی توحید دی دی ولل الباب د پاره د خاوندانو د عقل الذين داول الالباب کسان دي یذكرون الله چې یاد الله لرا قیاما قولاړ او قعودا فناسبانی وعلى جنوبهم فقولړ قربان دي ويتفکرون سوچ او فکر کوي په خلق سماوات په پیدائش د اسمانونو د اسمانو کې او دا وی چې ربنا او زموږ رب ما خلقت هذا باطلا دې پیدا کړی دا ټول څه باطل او عبث سبحانك پاکی د تعالی رفقنا عذاب النار بچ موږ عذاب د اورنا هر څه ته ګوري نو بیا چې کوم نه د الله توحید بیان کیا دلته ذکر په معنا دو دغه سره تابعداري سره چې په هر حالت کې د الله تابعداري کوي ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر طاعت الله ذکر د الله رب العزت تابعداري ده دانګي حافظ ابن قیم رحمت الله علیه من اطاع الله فقد ذكره ومن عصى الله فقد نسيه چې د الله تابعداري وکړي د الله یاد او چې نافرمانی وکړي د الله یې کو د الله یاد د الله رب العزت هغه اطاعت او فرمانبرداري ربنا انك يغفر ما رب وزم غرب انك يقين انت من تخيلنا چا سوق داخل تاور فقد افزيتم تاکي سرتا دې رسوا کوي شرم مال ظالمين ورشه د پاره ظالمان من سات سوق دادي سوق خلاص نو کې الله دا ځما ربنا وزم غرب انك يقين من سمعنا من غواوري دا مناديا आवाज کو مناديا یو आवाज کو کې منادي چې आवाज کې ایمان طرف د ایمان باندې ان امن دا خبره کې ایمان نوړي به ربكم الرحمن فامننا من ایمان نوړي ربنا وزمون ربا فاغفر لنا بخنا وجمون ذنوبنا زمون گناهونه وكفر عنا ولدك زمون سيئاتنا زمون گناهونه تکلیفنا خفقاننا وتوفنا وفات من الله مع الابرار سره د نیکانو خلق سره چې کوم نه وفات کی ربنا وزمون ربا واتنا یعنی زمون اخر خاتمه په ایمان باندې کې او اخرت مرګسیا زمون د هغه نیکانو خلق سره ربنا وزمون ربا واتنا راکمه ما هغه واتنا چې تاسو سره وعده کړی دی علی رسولک جواب پیغمبر صاحب باندې ولا تخزنا ورسوام من لرا يوم القيامة ورز قيامت معنی انك يقين لا تخلف الميعاد خلاف تقول وعدون كي واستجاب لهم قلوك الله دي لربهم كرب دوی يعني يقين انزل اوزو مزايكم عمل عاملا عمل ده وعمل كنت منكم ساسنا من زكن كنارينا وهم ساو كزنانا بعضكم من بعض ساسنا بعضنا دي والذين هاجروا مساله جهاد في سبيل الله هر چا کسان چې جهاد چې هجرت وکړو او خرجو او یسترشو من دیارین د خپل کورونو او وو تکلیف ورته ورکړو په سبیل زما په لار کې زما په دین کې وقاتلوا وجنګیدل او قتلوا او تکلیف شهیدان لا وکفرن عنهم مخالر بكم الذين سيئاتهم ذلكنا ولا ادخلنهم مخاداخل الى جنات ربابون تجري شفيق من تحت على دراغنا الانهار نهرنا ثوابا من عند الله رب دين طرف الله والله الله چې عنده د الله سره حسن ثواب فستو ديني لا يغرنك دوکه کې وانه چې تعالی تقلب الذين اوریدل دا کسانو کفرو چې کوپر کړل په بلاد بخارونو کې د کافر ظاهري ژوند او دارنګ ظاهري نعمتونو ته هغه باندې موږ چې الله ولا خسته جنت ورکړي دې ته ګوره چې د خاصو ژوند دې په دې کې دا مزيو کې باغ ځان کې او په خپل کې ولې سره متاع قليل سکه دلګه په دنیا کې ثم مأواهم جهنم في آخرت کې زائد جهنم دی او بسل مهاټ په بستر ده لكن الذين اتقوا لكنا كسانو اتقوا جزانو ساتو ربهم خپل رب د مناهونه چې کوم نه الله باندې کړل دی نه ځان بچ کړو او نه ځان بچ کړو جنات د دې لپاره جنتونه دي تجري چې بهيږي من تحت اعلان دي غیر انهارونه خالدین فيها همیشه وي پاږي کې موصلا من مسکانه من عند الله طرف د الله نه وما عند الله خير للابرار او هغه چې د الله سره دي نو غوړه دي لپاره د نیکانو د الله من مسکانه نیکانو د لپاره د ډیره خدا
وإن من أهل الكتاب او یقینا بعض د اهل کتابنا بشارت هغه مؤمنان او اهل کتاب ته چې کوم نه اهل کتاب يهود او بیا ایمان راوړ یقینا بعض د اهل کتابنا لمن هغه رسول يؤمن بالله ایمان راوړي په الله باندې او ما پاس باندې منزل الیک چې دا نازل شوی منزل الیک کوم کتاب نازل شوی دی قرآن باندې او ما انزل او پاس باندې نازل شوی دی دوی ته خاشعين لله عاجز کوم کړي الله تعالی لا يشترون بآيات الله نقخي او نقل آیات الله په بدله کې سمن قليلا دنیا لگا دنیا د دین په مقابله کې دنیا له ترجیح ورکوي اولئک دا خلق دا خوش نصیب له دې لپاره اجر بدلی د دوی دی عند ربهم الله سکا ان الله یقینا الله سریع الحساب زر حساب کون کړي یا ایها الذین آمنوا دی ایمان خواندان اصبروا مضبوط شي اصبروا صبر وکړئ په تکلیفونو باندې چې په دعوت کې تاسو را رسي او صابروا او سم غلبه حاصل کړئ په صبر کې په کافرانو باندې مصابره دی او په سر په صبر کې مقابله وکړئ ورابطو مضبوط شي ورابطو یو معنی چې کوم د تفسیر الرحمن کې سرحدات ورته بند کړي سرحدات ورته وتړي او پورا ورپسې راواله جهاد ورسره وکړي ورابطو رسول ورسره رسول ورته وتړي سب بندي ورته وکړي په جهاد میدان جهاد کې وتقوا الله ويجعل لكم ذلك دلالا لعلكم تفلحون چې هغه هدا کامیاب شئ